يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. دویم باب دیا د سورة انفال آیات د شلم نمبر د څلوېښتم نمبر آیات پوری. په دې کې آیات څلور قوانین دیا د جهاد او د اول دعوی دپاره دوه علتونه ذکر کوي. بیا زورنه د مخالفینو د قوانینو لره تیزی ورکیا په جهاد باندې تخفیف اخرویه دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله ورسول او د رسول الله ولا تولوا عنه او مگر زیږیا عنه د پیغمبرنا. مراد څه دی؟ حکم د پیغمبر د الله د پیغمبره د حکم نه مگر زروګردانی مکوه. دویم قول دا دی چې عنه ضمیر جهاد تراجی دی. ایمان والا او تابعداري وکړئ د الله ورسول او د رسول الله ولا تولوا عنه او مگر زیږیا د جهاد نه. وانتم تسمعون او تاسو اوریا حکم د الله او د رسول الله، یا تاسو اوریا قرآن لره. ولا تکونو مکیگیا کالذین پشاندا کسانو قالو چې ویلی بی سمعنا منگا اوریدلی دی وهم لا اسمعون او دی با نه اوریدلی په زړه سره. اقرار کاو چې حکم د الله دا منگا اوریدلی دی، دا به په ژبو باندې وی، لیکن په زړه سره به ایمان به زړه ته نه وکوشوي، اسلام به نه ومنلی په زړه سره. دا حال د منافقینو دی. ان شر الدواب عند الله قیننا ډیر ناکارا په زنده سرو کې فنیز د الله باندې. الصم البکم کانه دی الله ویا ګونګیان، الذین کسان دی لا یعقلون چې د یاد عقل نه کار نالی. ولو علم الله فیم خیرا و چرت الله تعالی تپتوی فیم خیرا چې په دیو کې خیر دیا لاسمعهم الله بخامخا اوریدلی وی دیو ته قرآن. و کله چې په دیو کې خیر نشته دی نو الله نه اوری دیو ته قرآن. لیکن سوال پیدا کیه چې منافقان خو یوري. جواب دا غینه دا دی د دینه مراد سما د قبول ده. یو سی اوریدل دیا اوریدل د کافر همو، کله کله با ابو جهل او نور کافرانو هم قرآن اوریدو، او یو قبل اول د قرآن دی د حکم د الله. ولو اسمعهم که الله اوریدلی وی دیو ته و چرته دا قرآن دیو ته اوریدلی وی نو دی الله ویا مخ باړولی وی د قرآن کریم نه به څه اړولی، مخ بلای دی واړولی. وهم موردون او لای دیا میشه مخ اړون کی دی. دویم قانون وی یا ایها الذین آمنوا ایمان والا استجیبوا لله خبر او منی د الله ولرسول او د رسول الله اذا دعاکم کلا چې روبلی تاسو لره لما هغه حکم تا یحییکم چې هغه کې ژوند وي ستاسو، چې ستاسو ژوند پې راځي. دا وینا مراد څه دي؟ علوم دینیه، ځکه باغې باندې حیات القلوب دی. په زړه په څه باندې ژوند دی کې؟ په قرآن باندې، په علوم دینی باندې. اذا دعاکم کله چې روبلې تاسو لره لما څه ته یحییکم چې ژوند راځي ستاسو په هغې باندې. واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی یحول بین المرء وقلبه، الله حایل کیږي بین المرء و قلبه، په مابین د سړي و قلبه او د زړه د هغه کې. مراد د دلته حسن بصري وی کنایه ده د ختم نه، یعنی الله کله پرده لګوي
د انسان په زړه باندې نو حایل شي دا پرده د سړي او د زړه په مابین کې، نو ایمان الله نه ور نصیب کوي. ضحاک ویه یهولو بین المرء المؤمن والمعاصیه، ای الله حایله کېږي رکاوټ شي په مابین د سړي او د ګناه د ده کې، نو دا ګناه نه کوي. مؤمن چې کله کره او الله حایل شي پرده شي په مابین د کافر او قلب او د زړه د هغه کې چې کافر اطاعت نه کوي، ایمان نه راوړي وغیره. وانه الیه تحشرون، یقینا دی الله تبع تحشرون ورجمع شي. واتقوا ویریږئ فتنة، د فتنې د عذاب نه، لا تصیبن الذین چې نه برسیږي کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی منکم ستاسو نه خاصه یوازې. فتنه څه ده؟ فتنه ترک الجهاد، ویریږئ الله د پرېښودلو د جهاد نه. ګوره چې جهاد چېرته پرې نه دی د کافر سره، او د جهاد په پرېښودلو باندې چې کوم عذاب د الله راځي، نو هغه عذاب یوازې هغه خلکو ته نه رسیږي الله چې چا جهاد پرېښي، بلکې کله چې د ګناه سزا راځي نو عامه راځي. واتقوا ویریږئ فتنة د هغه عذاب نه، لا تصیبن الذین چې نه برسیږي کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی منکم ستاسو نه خاصه یوازې. واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا دی. وذکروا، دا خطاب د مهاجرینو د مکې ته. وذکروا الله یاد کیا اذ انتم کلا چې وی تاسو قلیل لگا مستضعفون کمزوری ګڼلی شویه فی الارض په ځمکه، تخافون یریدلیه ایتخطفکم الناس چې وبه تختیا تاسو لره خلکه فآواکم نو الله زی درکو تاسو لره. مراد د دې نه څه دی؟ په مکه کې امام قتاده ویا اکرامه مشرکینو د مکې به مسلمانان دا په ایمان باندې زوروله، او ایمان به د دې د وجې نه راوړ چې یاره موږ ته به تکالیف راورسي او د ملک نه به وشړلی شو. الله ځای ورکو. مراد تېنه دا څه دی؟ ځای نه د هجرت مقامات تېنه مراد دي. الله مدینه کې صحابه وله ځای ورکو، حبشه کې وله ځای ورکو، فارس او روم کې وله ځای ورکو. او تاسو یریدلیه چې وبه تختیا تاسو لره خلکه فآواکم الله ځای درکو تاسو لره. وایدکم او مضبوط کړئ تاسو بنصره په امداد خپله. ورزقکم او روزي درکړله تاسو لره من الطیبات د پاکیزو نه. امام قرطبي وی مراد د طیبات نه غنائم دي. الله غنیمتونه درکړل دله حلال. لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. مراد دلته د شکر نه څه دی؟ مراد د شکر نه جهاد کول دی. چې کله الله د لازم درکړی دی او پاکیزه خوراکونه، نو جهاد فی سبیل الله کوه. دریم قانون الله وی یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تخونوا الله خیانت مه کوئ د الله سره والرسول او د رسول سره، وتخونوا اماناتکم او خیانت مه کوئ په امانتونو خپلو کې. د دې نه مراد څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو قریظه ته ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ ولیږو. ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې کله لاړې، نو هغه ته ویل ما سره او دا خلک. نو ابو لبابه نه تپوس وکړو، وی چې د رسول الله او د صحابه موږ ته څه ګمان دی چې موږ د پیغمبر په حکم باندې او د صحابه په تابعدارۍ کې کوشو. نو ته خبره ښکاره نه کړله او مرۍ ته اشاره وکړه چې ذبح کوي العلیم. نو دا خیانت و یو قسم لره. د پیغمبر علیه السلام راز اوټ کولو، بس هغه یې نه راکوزېدل. بیا د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په فیصله راکوشو، او سعد بن معاذ د دې په باره کې فیصله وکړه چې کومه جنگي کسان دي نوجوانان دا قتل کوي، او کمی زنانه دی او ماشومان دی د دې نه غلامان جوړ کوي.
رسول الله فرمایله ساده هغه فیصله دې وکړه کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. نلاوی ای ایمان والاو خیانت مه کوئ د الله سره او د رسول الله سره. خیانت د الله سره څه دی؟ حکم د الله ماتول. د رسول سره خیانت څه دی؟ اتباع د سنتو نه کول. د ځان سره خیانت څه دی؟ د یو بل سره امانت کې خیانت کول، د پیغمبر رازونه وټ کول. وتخونوا اماناتکم او خیانت مه کوئ په خپل امانتونو کې. وانتم تعلمون وال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا ګناه ده. واعلموا پوه شئ انما اموالکم یقینا مالونه ستاسو و اولادکم او بچي ستاسو فتنه دا امتحان دی. دام چرته د امانت په خیانت باندې راپورته نه کیږي. ګوره هسې نه چې د اولاد په محبت کې امانت کې خیانت وکړي، هغه احکامات الهیه مات کی، د سنتو خلاف ورزي وکړي، پردي مالونه پې ونه خوري. واعلموا پوه شئ انما اموالکم یقینا مالونه ستاسو و اولادکم او بچي ستاسو فتنه دا امتحان دی. وان الله یقینا الله تعالی عنده د الله سره اجر عظیم اجر دی ډېر لوی. څلورم قانون دی اخیره. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والا ان تتقوا الله کو تاسو ویره وکړه د الله نه یجعل لکم الله بدر کی تاسو لرا فرقانا الله بدر کی تاسو لرا هدایت. د فرقان نه مراد دلته هدایت دی. تاسو له به داسې کمال ته ورسئ الله داسې ایمان بدر کی چې تاسو به فرق کوئ په مابین د حق او د باطل کې. سودي وایي دا معنی ده، بعض وایي دا معنی ده یجعل لکما چې در به کې تاسو لرا فرقانا نجات. کو د الله نه ویرېدی نو الله به م خلاص کیه د عذاب د جهنم نه. یا د فرقان معنا نصرت او فتح ده. کو تاسو ویرېدلی د الله نه نو الله به در کې تاسو لرا فرقاننا فتح او نصرت. او مالک ویا مخرجه، امام قرطبی ویا مخرجه. ویکفر عنکم او لرې به کې ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه ستاسو ویغفر لکم او بخښنه به وکړي تاسو ته. والله ذو الفضل العظیم الله فضل والا دی لوی. وإذ يمكر بك الذين كفروا دا واقع راغلی وه مکه کې کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ساعت په ساعت باندې ډېرېدله نو دی مشوره وکړله دارالندوه کې او تمام خلک یې راجمع کړل. دارالندوه کې جرګه وه، دی جرګه حالو ابو جهل و تمام کافر رال. وی دا سړیه دا لاره په څه باندې بنده کوم مخنیوی وی په څه وکړو. نو بعد پکې دا خبره وکړله په ده باندې د شاعر نوم ولاړ کوي. علاقه کې وی چې کله حج له خلک راتلله د بهر نه نو تاسو به وایئ چې دلته یو شاعر سړی دی او دا په خبره کې اثر دی. دا تابعداري مه کوئ. ابو جهل او دارنګه د شیخ نجدیه په صورت کې شیطان ابلیس راننوتی و سپین ږیری و دام په جرګه حال کې ناست او دا خبره صحیح نه ده. ولې؟ ځکه وی د هغه داسې کلام دی چې هغه شاعري نه مني او شاعري نه ده او شعرای پیژني چې دا شاعري نه ده. وی په دې باندې نشئ بدنامولی. دویم کس پاڅېدلو وی یاره د ساحر نوم به پې ولاړ کړو او دته به جادوګر و چې کله موسم حج کې خلک راتله موږ به وایو چې دا جادوګر دی غټ. دا پاڅېده دا ابلیس وی قسم دی چې د دا کلام ساحریم نه ده، سحر او د دا په کلام کې ډېر فرق دی. بیا وی زه درېمه د لیونیه نوم به پې ولاړ کړو چې دا لیونی شوی دی او د پلار او د نیکه دین پریښی او د مشرانو دین یې پریښی دی، نه ځان یې څه دین روا کړی دی. دا وی دا خبر هم صحیح نه ده. وی لیونی نه دی خو الخاو بد پیژني. ابو جهل پاڅېدی وی زما یو رای ده، رای مې وی دا ده وی د مختلفو خاندانونو نه افراد راټول کوي. وی دا افراد به دی به د شپې په ده باندې حمله وکړي
او دا به مړ کي. نو د هغه وینه به په قومونو کې خوره شي او قریش یو خاندان دی، یو قوم دی، د چا نه به پوښتنه کوي چې په 1515 خاندانونو کې د دې وینه خوره شوه، نو دا به د کم خاندان نه بدله علي. دا لئن پاڅېدله او ویل القول ما قال الفتى، وی خبرم دقه ده چې دې ځوان وکړله، وی دا خبره صحیح ده. بس شپې جرګه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګیره واچله او الله پیغمبر ته حکم وکړو د هجرت، مدینې منورې ته هجرت وکړو. 3 شپې په غار کې وکړي او د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړی په طرف د مدینې. 7 ورځې سفر یې وکړو، 7 شپې او 7 ورځې مدینې پورې سفر. الله وایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، کله چې تدبیر جوړاو تا ته کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی، لیثبتوک چې تاله ګرفتار کړي. معنی څه ده؟ یحبسونک، تی نیولې پیغمبره، یا بعضې ویه لیثبتوک چې تا لره زخمي کړي. لکه یو مشوره دا وایي دا زخمي کړه، لاس او پښه وله مات کړه چې دا د ګرځېدلو نه وځي، د دعوت نه وځي. لیثبتوک د دې دپاره چې تا لره زخمي کړي، او یقتلوک یا تا مړ کړي، او یخرجوک یا تا وباسي د وطن او د کلي نه. ویمکرون، او د یا چل او تدبیر جوړولو، ویمکر الله، او الله د تدبیر جواب کولو د دی، الله د دی د تدبیر جواب کاو. والله خیر الماکرین، الله تعالی غوره تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، کله چې لوستلی شي په دیو باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه، قالو دوی وایي قد سمعنا، موږ اورېدلي دي، لو نشاء که موږ وغواړو، لقلنا مثل هذا، نو موږ به داسې خبرې وکړو. دا قول د نضر بن حارث و، ده به یې مړوې، دا قیسې دي د مخکنو خلکو. نو شام ته به لاړې او ډمې به یې راوستلې، هغه به یې ګډولې او د شپې به واړه به د رسول الله نه منع کول، ځوانان به یې منع کول په مختلفو طریقو سره. وی که موږ وغواړو نو د قرنګ خبرې به موږ هم وکړو. ان هذا نه دی دا الا اساطیر الاولین، مګر دا قیسو د مخکنو دي. ای د مخکنو خلکو قیسې کیا، روایتونه را نقل کیا. دویم علت ویه، دا ولې دا وی دپاره، وَإِذْ قَالُوا، کله چې دوی ویله اللهم یا الله، ان کان هذا هو الحق، کو چرته دا پیغمبره په حق باندې وي، من عندک ستا د خوانا، فامطر علینا، نو راووروا په موږ باندې حجارة کاڼي من السماء، د بارانه. دا چا ویلي؟ دا ابوجهل. کله چې میدان د بدر لرالی ویل یا الله فیصله وکړه، او دا دعا یې وغوښتله، ویل یا الله کو دا پیغمبر په حق باندې او رښتیا پیغمبر یا په موږ باندې باران د ګټو وکړه. خو دوی یو سوال پیدا کی، سوال دا دی چې د دې ابوجهل نه مخکې پوښتنه شوې ده، او د ابوجهل دا اقرار کړی دی چې او دا محمد رسول الله پیغمبر دی. نو دلته څنګه ویا چې کو دا حق ویا؟ جواب دا دی دا ضدن او عنادن. نو چې کله یو سړی په ضد کې لاړې، نو ګوره هلته په صورت بقره کې مخکې ویلي یهودیان لا یعرفون او کما یعرفون ابناهم، دا پیغمبره داسې پیژني لکه بچي چې پیژني. نو ګوره د ضد او د عناد د وجې نه هغه د رسول الله نه خلاف کوي، بغیم بینهم، الله د وجې د ضد او د عناد نه. نو دلته هم دا قول د ضد او د عناد نه کړی. نو ګوره کله کله به د چا په قسمونو ګوره نشي، ځینې خلک قسمونه هم کوي، باطل پرست هم کله کله قسمونه کوي. او دا مسله ده چې کله ځینې سړی قسمونه قرآنونه ډېر کول، دا د ده په بطلان باندې دلیل دی. اکثره قسمونه به ابوجهل دلې کول. ګوره کله کله د خبرې د تاکید دپاره قسم پکار دی، هر وخت کې دا نه دی چې والله او قسم په الله او قسم په الله. دا ځینې خلک داسې ده چې بس هر بیان او قسم په الله، هر بیان او قسم په الله، او هر بیان والله، دا خبرې کوي. دا د باطل پرستۍ نښه ده چې د دې سړي په خبره کې وزن نشته، طاقت پکې نشته. اوس دا مخاطبینه په قسمونو دوکه کوي، لکه ابوجهل به هم خلک په قسم دوکه کاو.
نور خو په کلام عرب کې د خبرې تاکیده په څو طریقو دی. اکه یو قسم دی چې کله ته یو سړی ته خبره تاکیدي کې او مضبوطه کې او مطمئن کې نو ته به ورته قسم کې. خو دا خو نه ده چې هرې خبرې ته قسم کې. دلته یو څه کسان راله یو امام باره کې شکایت وکړو. ما ته ویې یاره مسله ده زموږ امام قسمونه ډېر کوي. ما څنګه قسمونه کوي؟ مړی چې خبره کوي قسم په الله او قسم په الله ولې وې ته ورته لږ نصیحت وکړه چې دا قسمونه ډېر مه کوه. زموږ خدا یقین دی چې دا د الله کتاب دی. زموږ دا اعتماد دی چې ته حدیث وې بس حدیث دی، خو دا قسمونه مه کوه، د خبرې نه الا هغه خوند چوت کړی دی. نو ګوره ډېر قسمونه به هم ګوره نه کوې، دا عادت د سړي جوړېږي. او دا آیات دلیل دی. بیا به صورت یوسف کې مراشي. یو ګوره کله کله د سړي جاړه دا به دلیل نه ګرځي چې دا سړی رښتینی دی. د یوسف علیه السلام بایګانو دروغ ویلي او جاړلی. د شپې رال او بابا ته جړله یبکون، ای زموږ نه یوسف او شرمخانو وخوړو. نو امام قرطبي وایي دغه آیات په دې دلیل دی چې کله کله د سړي جاړه ګوره دا تصنعانیه د ځانی، کله کله د عاجزیم تصنعاني دا منه راغلی. لکه ګوره ځینې سړی مانځه کې ولاړي څه ټیک وکړي د خېلي که نه دا څه لیکل، نو دا د خلکو د ښیه چې یاره ګنې زه داسې باعجزه یم، دا تصنعان ده، دا منه ده. بعضې خلک یا هغه تصنعانه جړه کوي، د ځانه جوړه شوې جړه، لکه دا یوسف علیه السلام رونو کوله د مخاطب ته دو کېدو ده. تا خو نه په طولرب به ویلی که نه، او یا به ووې چا کې ابوزید سید روجي څومره جړاګانې کوي او څومره هیلې او بانې جوړوي. سوالګرو ته دې ښیلي، سوالګره څومره عاجزي کوي، کله کمیس او پرتوګ موښلی، کله زړې ټوپۍ په سر کې، کله به جړه بانې شي. دا په دې به دوکه کېږي. ګوره نه، دا دلیل په دې خبره نه دی. نو بار کیفه وایي دا دلیل دی د دې خبرې چې د قسم باندې دی. ګوره څوک دوکه نه کیږي. آدم علیه السلام ابو البشر و دایم په قسم دوکه کړی. وقاسمهما لا قسمونه ورته د ابلیس وکړه هوا و آدم ته. نو المؤمن غیر کریم، مؤمنه سیده ساده سړی دی، ساده دی. نو مؤمنه سیده ساده یې هغه خو د سړي په قسم دوکه چېرې وایي قسم یې وکړه. بعد وایي والله بالله، دا وایي ځنې د خپلې تاکید دپاره د میډیا کې ځنې مولان ځایي نه مګ او یاره وایي قسم دی او دا دی قرآن یوه قرآن په سر ایښی چې زه دا څه وامه دا رښتیا هم قرآنونو ته ضرورت نشته. کو اورې وې اوره، کو نه اورې مه اوره. زه تا ته قسمونه نه کوم اوسایي. د الله کتاب درته وامه، کو ښه د باندې لګي نو وې اوره، کو ښه د باندې نه لګي نو ساري قرآن بند که بل ځینې واوره. نو دا مسله ده چې قسمونه زیات کول دا روحانیت ختموي. ګوره نورانیت ختموي. د قسم نه به ځان ساتي او د هر چا په قسم باندې به اعتماد هم نه کوي. ویل یا الله کو دا پیغمبر په حق باندې من عندک ساره طرفا فامطر علینا حجاره، نو په موږ باندې راووروه ګټې، من السماء د بره نه ویتنا یا راوړه موږ لره بعذاب الیم، عذاب دردناک. نو چې کله ګوره دا مردار شو که نه بدر کې، نو بدر کې د دی نه خو اویا مرداران شو او رسول الله حکم وکوي دا لاشونه دا ته واچوئ، دا کوي ته واچوئ. او بیا پکې سا پکې و عبدالله بن مسعود ته وایه رضی الله عنه ته وایي رسول الله ته به ووایه چې د څومره کینه او بغض او حسد او دښمني مې څه په ژوند ونه وایي د مرګ نه مې ستا وروسته د هغه نه ډېره ده. نو دا ضد دی که نه عناد دی. نو کله چې ضد او عناد سړی واوري والی ګوره نو د وخت د پیغمبر نه منکر کوي. نو ته خو دا زمانه یادی. په دې زمانه کې ضدیان ډېر یا عنادیان ډېر، او دا ضد او عناد اکثره په دې اهل کتابو کې په یهود او نصاراو کې په دې کې ډېر زیات، او په مکې مشرکینو کوم په پوه خلکو کې په ناپوه کې ضد او عناد دا کمی. او تا ته ما ویلي دا تقسیم کړی په مولانو باندې. شیطان دا پیټې روغه انډي دا وستاډیا په مولانو باندې خرڅه کړې ده د ضد او د عناد. بداوی به مختلفې طریقې. نو دا کارونه به نه کوې. ګوره وما کان الله لیعذبهم،
نه دی الله تعالی لیعذبهم دا جواب دی د وهم دار لیا چې دا ویا په موږ باندې د کاڼو باران وکړه یا الله یا لالا یا الله عذاب راکړه کو دا پیغمبر په حق نو الله ولې عذاب نه ورکوي الله جواب کیا وما كان الله ند الله تعالی لیعذبهم چې عذاب ورکړي دی ولرا وانت فی موت موجودی په دیو کې معلومه دا شولا چې پیغمبر کله موجود ویا نو الله امت له عذاب نه ورکیا کله به عذاب ورکیا چې کله پیغمبر د دیونه وزي هجرت کله وکړي نو بیا به الله عذاب ورکوي نو ګوره مکې باندې عذاب نه راتلو خو چې کله رسول الله مدینې ته هجرت وکړو نو اویا کسه مرداران او یا کسه گرفتار د کفر ملا الله ماته کړه غټ غټ صنادید غټ سرداران د الله تعالی په بدر کې مردار خو چې پیغمبر کله مکه کې او څومره ظلمونه به او دی به ویل عذابونه را باندې راوله خو عذاب به نه راته ولې الله ویا چې ته موجودې پیغمبرانو موږ عذاب نه ورکو دیو لره بې سوال دی چې پیغمبر کله مکې له لاړې نو دا بدر خو ډېر وروسته وشوله بیا ولې عذاب په دیو نه رالیږو الله مستغفرین پکې دي هغه ځینې مسلمانانو هجرت نه وکړی که نه هغه کمزوري عبدالله بن عباس وایي زه په ضعفاو کې ما زما مور په ضعفاو کې وه موږ کمزوري موږ نه شو تللی د لارې سفره څه طریقه راسنه وه نو داسې ډېر صحابه نو چې کله ګوره څه ضعفا خلکه په علاقه کې نو الله علاقې له عذاب نه ورکوي وما كان الله او نه دی الله تعالی معذبهم عذاب ورکوونکی دی ولره وهم یستغفرون او دیا استغفار غواړي نو دیا بخنه غوښتله مسلمانانو بخنه غوښتله بعضې وایي استغفار په معنی د اسلام دی هم داغه خلک دی چې د اسلام قبول کړی دی امام قتاده وایي چې استغفار په خپله معنی دی ضعفا مسلمانان پکې کمزوري نو چې کله پیغمبر ووتله او ضعفام لاړه نو عذر ختم شو وما لهم او څه عذر دی دیو لره الله یعذبهم الله چې عذاب نه ورکوي الله دیو لره وهم یصدون عن المسجد الحرام او دیا منع کوي خلکو لره د مسجد حرام نه نو اوس ول عذاب ولې الله نه ورکوي الله ول عذاب ځکه اوس ورکوي چې دی کې علتونه دي د عذاب لکه صحابه کرام راتلله صلح حدیبیه په مقام باندې او حدیبیه سره پیغمبر صحابه دی منع کړه وی تا به حرم ته نه راځئ نو یو علت د عذاب دا دی چې کله حق پرسته خلک د جوماتونو نه تاسو بند کوي د جومات نه حق پرسته علما دا بند کوي نو بیا د عذاب الهي انتظار کوي وما كانوا اولیاء او الله ویا نو دا خلک واکداران د دې جومات واکدار لای د جماعت څوک دی ان اولیاءه ندی الله ویا واکداران د دې جماعت الا المتقون مگر پرهیزګاران خلک دا یا دلیل دی علامه علوسی ویا تفسیر روح المانی وای د آیات نه دا معلومه شوله چې ولی د الله دوست د الله دا متقی دی او دوست د خلکو دا به متقی وي لیونیا د اولیاء نه دی ګوره لکه اوس یې خیرني زه یو مدرسې له تللی څه کلونه مخکې کې یو خیرن دوه خیرن پکې وه سیامیانو ګرځېدل به وروره زونډي مونډي سر ته اچلي او پړګوت مال دا څوک دي ویل دا خو یاره باباګان دي مال څنګه باباګان دي ویل دیو په دې مدرسه کې دا کمره ده او ویل دې کمرې ته ویل 15-17 کاله څوک نه دي ورغلي نو ما څوک به څه ورشي اتش میتیاز منته کوي لوی اودس ماته هم په کمره کې څوک پخوا نشي تېرېدلی نو دی لیونو ته اولیاء وایي او یا چې قبر ته ناست یو حضرت قبر ته ناست وي چې ماشار شروع کو وایي جنګله په جړقېدو شو او کله وایي امام بوني پنی ملا په هوا روانو او کله وایي منګه د شانه وی منګه د امام بخاری نه منګه د رسول الله نه وی بخاری براه راست ویلو وی پلانې مو یو پلانې چې منګه د رسول الله نه بخاری څه ویلو براه راست هم ته ویلو او په اشعارو باندې د مړو جنګلې خوځي قبرونه خوځي شناخت هم خوځي او یاره یو کلی باندې حمله کېدله ویل ته یو بزرګ یو ولیو وایم چې کله راټول شو چې خلک حمله کوي دا کلی ورانی وی چې کاسه راوړی کاسه وای چې سار راله خلک په وجراله وای د په دې کلی باندې کاسه یې کیو ټول کله ته کله و بیګا وس نشته
ویل کاسه کې ته پټ کړی. نو ګوره ځنې داسې دروغ یا او ځنې داسې ګاډر یا چې کم از کم هلکه داسې ګاډر خو پاڅوه چې څوک خو پې اعتماد وکړي او دغه هم ځان ته دیوبندی وایي او ته چې ورته غټ شیخ وې حق یې تایید کوي ستا د دې ګاډري او په دې دین ته حمل کړی دی او د هغه عقیده ټوله د شرک نه ډکه ده مرداره ده. د اولیاء او علم غیب قایله دی، د رسول الله قایله دی، د ولی قایله دی، کرامت د دې قایله دی. وایي دا د ولی په اختیار کې دی، دا کوي. جومات کې وایي ناست وم ذکر مې کوه، وایي قسم دی وایي په دغه کې امام بوني په ناست داسې وایي خلکو د برای راست کوم چې ورته ناست یې هغه مسې کدوان دي. چا ورته نه وایي چې هلکه زر کاله 11 کاله مخکې یو سړی مړ دی او ته راغلی دی جومات کې څه ناست او یاره پلانی راسه په جومات کې په مړو دروغ ویل ته اوس وایي نشته دی وایي چې زه ته وښیم وایي پلانی بابا وایي مړ دی وایي هغه هم راسه وایي موږ ولیده وایي سړي په هوا روان پلانی په هوا روانو ده. نو دیا امام الوسی وایه تفسیر علمانی کې وایي دی لیوانو ته اولیاء وایي د ده په زمانه کې اصل کې پیران ډېرو. نو دا چې په کوم ځای کې د پیر باس راځي نو په پیر سخت رد کوي. ولې دا صوفیه و. د دې د وجې نه د محدثینو رای او قول دا دی چې کله صوفي دا په حدیثو کې رالی نو دا حدیث به نه قبلی. سر دې بخلاص شو. صوفي چې بزرګ چې رالی په حدیثو کې کنه نو دا حدیث مردود دی. دا ولې دی کې یو فرقه وه، فرقه پکې وه، هغوی به د ځان حدیث جوړول. نو علما او محدثین دی منع کړه چې تاسو حدیث ولې جوړوئ. ویل دا موږ ځکه جوړو دا واړه چې موږ په دین ته خلک رابلو. لکه دا بله دوکه ده، ته د ځانه د جهنم او د جنت صفتونه کې او دا کې جهنم داسې کندي دی او داسې کندي دی او داسې او د ځانه وی چې یاره جنت کې یو انار دانه ده او پاکې یو انار بوټی دی او باغه دانه ده او په دانه کې بې هوره ده او دا هورې داسې ده او داسې دا یو ولاړو صفتونه یې کول. نو مولا پسې راپاڅېدلی ویل د انار په دانه کې ویل دا هوره څوک دغه ویل ستا بی ده څوک ده د انار په دانو کې د هورې کېنولي. نو د ځانه د حدیث به جوړوله وی موږ په دین ته خلک رابلو. نو چې دین ته په خلک رابلې او د ځانه جوړوي د قرآن او حدیث ته به څه ضرورت دی. بې دا هم وایي بس راځئ د ځانه به شی نه جوړو چې چا مونځ نه کوو داسې کندو ته به اچوي او داسې چل به پې کوي او که چا مونځ کوو داسې به وله ورکوي او دا د ځانه به و بس قرآن ته څه ضرورت دی. پیغمبر حدیث ته به ضرورت شو. دا خو پیغمبر دی خبر رالیږلی دی چې دا پیغمبر نه به خبرې اورئ، دا خبرې به کوي، نقل به کوي، اته به الله ویلي په هغه به اعتماد کوئ. ها دین منګړې نه دي. ګوره نه لای نه دی اولیاء او نه دی واکداران د دې جومات. څوک واکداران دی الله الا المتقون مگر پرهیزګاران. دا آیات وایي دلیل دی په دې خبره چې یو به موحد سړی د جومات اختیارمند دی موحده چې مشرک ګورانی. بله دلیل دی په دې خبره باندې چې بیدتي سړی به هم د جومات واکدار نه یا موحد بی. ځکه کې بیا څه خورئ بدعات پکې خورئ. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله. د الله سبب کې نور څوک ور نه رابلي. د وټونو نارې به پکې نه وي. بعضې راشي وایي یاره دا وایي دا سیاست نه دي وایي دا د اسلام عیسی ده. په دې باندې عوام دوکه کي. ته ما ته د سیاست ټکې په قرآن کې راوښیو یا ته ووایه چې قرآن او حدیث کې یا یو مفسر سیاست ستا د جمهوریت ته څه ویلي اسلام یو تفسیر حواله خو ورکه کنه. قرطبي ویلي، ابن کثیر ویلي دي، روح المانی ویلي، چا ویلي دې ته کفر ویلي او تایید د دې کول دا کفري نظریه ده. او اوس ملا هم پاسې کې په جومات کې ولاړي رورئ وی زه پکې څه کوم. او بیا هم چې کومه خلافت اسلامي او یا سلیمان علیه السلام الله باچایي ورکړي وایي دا نه ده. نو سلیمان علیه السلام یې په اوټ ورکړی و، په در نه یې ورکړی و، په جولس یې ورکړی و. اخو پیغمبر دی هغه له الله ورکړی و. نو ته د هغه ځان سمې. نو ګوره مسله ده د خلک به په دوکه کې نه اچي. الا نو اسلامي سیاست شته ستا په نیز باندې خو اسلامي سیاست به د قرآن او د حدیث په رڼا کې کې چې رسول الله څنګه کړی دی، خلافت یې قایم کړی دی، اسلامي نظام یې قایم کړی دی، خلیفګانو د هغې ګورنرانو د هغې ناظمانو د هغې امپیګانو د هغې خپلې عملې وي نو هغه عمله به سیټ کوي. هغه په دې طریقه نه راځي وساکي. او خلافت اسلامي غواړي. امیر المؤمنین غواړي. امیر المؤمنین نه ما تحت شورا ناستی. اوس ګوره که نه په افغانستان وزیر اعظم بدلاو، وزیر اعظم یې بدلاو بس 100 منټه
15 منټ شورا وشوه 15 منټ شورا وشوله او شورا کې نه څوک شي لکه امیر پلانې څوک شي پلانې شيخه امیر د مشورې یو ناسو یاره زما په نس خو صحیح ده پلانې به امیر شي امین دا واده خیر پاڅېږي نو وټو شو نه چای وسکې نیو به وسکلې 15 منټ کې شورا وکړله وزیر اعظم بدل شو بلې کېنه دې ته وایي اسلام خلافت به دې طریقه راځي ښه په دې نه راځي چې په 10 روپۍ په وټونو ولګېدلې او نتیجه لا معلومه نه ده او ورېږه وي وزیر اعظم لا ډاونلوډ کوي نه یې دی ډاونلوډ کړی و او په دې باندې نه شوی چې ته د وزیر اعلی ښځه کې دا خو لعنت ورېږي په خلکو باندې کتاب کې زنانه راواچلي صحیح ده اسلام دی هلته زنانه شته منډه پارلیمنټ کې زنانه یې نه په حدو کې یې نه صحیح ده ضروریات یې د جدید دور دی ځان لی ولا بازار جوړ کو ضروریات هم دي تاسو ضروریات ووایي چې موږ له ضروریات دي زمونږ سامان الو کپړه الو په خپله یې خوښوده په پرده کې راځه بیل مارکیټ دی زنانه پکې دي بار ورته عمله حکومت ودرولې ده د چا مجال نشته دی چې سړی دې ورکوشي او بس زنانه ورکوزېږي څه پته یې نه لګي نه چا ولیدلي او د بیرته چې د مارکیټ نه راخېږي ګوره نوک به دې نه ښکاري خو ښکاره شو نو خیر دې نشته صحیح ده وډونه بوډنۍ چې تصویران نال کا او سج په دیوالونو پسې وته په جوماتونو کې تصویران ولګوه هر سړي خوله پړاقه نیولې ده او په جومات او مدرسه کې تصویر لګولې څومره ناروا ده نو بار کیفه متقیان لای ګوره حقدار دي د دې جوماتونو ولکن اکثرهم لیکن لای زیاد د دیونه لا یعلمون نه پوهېږي وما کان صلاتهم نه د الله تعالی ویا دعا د دیو عند البیت په خوا د بیت الله کې الا مکاء مگر شپیلې وهله وتسبیح او لاس پړقوله مراد د صلات نه دلته څه دی صلات نه مراد دعا ده کله چې دی به دعا کوله نو وایي دعا الله وایي د دی وګوره صرف شپیلې وال دی او لاس پړقوله خو شاه ولی الله رحم الله حجت الله البالغه کې وایي چې نه دا مشرکینو کې یو څه عمل و یو عمل دا یحجون و یصلون دی به حجونه هم کوله او منځونه به هم ګوره کوله خو منځونه یې څه بس هسې به مذاق به کول هلته الله وایي که نه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون تباهی او بربادي ده سړي لره چې هغه د خپل مانځه نه غافله دی نو دی به چې مانځه له راله نو دی به لاسونه پړقول د دې دپاره چې پیغمبره په قرت باندې صحابه کرام پوه نشي شپیلي به یې وال لکه د نن سبا زمانې د خلکو اولاد ته به په جومات کې تراویح کې به د بلا بچي ورته څه ورچلی څه وخت کې پې واوره خرڅوله په ښار کې ویل په الودې لځي واړه روان زاړه روان نرم روان ښځه روان تشه واوره یې په 200 روپۍ ورکوله او هغه خوږه روح حفظه به یې وله پې واچله لویه واړه به روان شوي ښه ډیګونه به باندې په لوډرو کې هم ډیګونه و په ګاړو کې هم ډیګونه و په موټرسایکل باندې هم ډیګونه و په موټرو کې هم ډیګونه لګول چې جومات خوا ته به راورسېدل کوم جوماتونه د هغوی د جومات د سړکونو غاړې ته یې ډیګ به یې ښه په سپیډ کړو چې دی خو نه په مانځه باندې پوهې نه شي او بس راوړې او په تربیت یې پوهېږم صرف دا وایي یا الله وایي اولاد لاله راکه نو بیرته خو اولاد راکه خو یې صالحه ټکې وسووه چې سردردی مې جوړ نه شي او بیرته مې الټه د عذاب ذریعه جوړه نه شي دا ټکې پسې ووه او چې دله درې کړله نو تربیت یې هم کوه الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته پیغمبر علیه السلام فرمایي هر یو مشر دی الله به د خپلو ماتحتو پوښتنه کوي چا مخ روانه او په جومات کې چې زما بچی په ما پسې ولاړ دی که نه نه مړه وایي واړه دي وې ځم ښه خبره ده دا د جهنم اور به په چا ګرموي دا خو هم ګرمول غواړي دا تیکې دي ور واچي تابعي یا په یو سړي باندې تیر شو که نه په ماشوم باندې آی ما ته نه عبرت واغست مستقله واقعه یې ده نو هغه جاړله نو ویې ته ولې جاړې ویل د عذاب نه جاړم داسې نه چې جهنم ته لاړ شو نو هغه ته ویل ته خو مکلف نه نو ته خو نابالغ یې په تا خو الله رب العزت احکامات نه دي فرض کړي ته ولې خفې هغه ویله چې زما مور به کله اور بلاو نو دا وړه چې خڼ کې به یې لاول پسې کېښوستله
نو په دې به اور ګرم کو نو وروسته به پسې دا غټه دړه کې خوسته وې په دې ریګما چې اسنه په دې وړو باندې الله څه ګرم نکی جهنم ګرم نکی نو ماته دې له خدا خبره څه وا عبرت وا نو دا مسله ده دی خدای الله نه دی نه یری نه لا وما كان صلاتهم نو د دې منځو دوا عند البيت فخوا د بیت الله کې الا مکا مگر اشپیلی ول وتستی او لاس پړه ولا حدیث کې راځي دا د قیامت نه خدا چې په جمعاتونو کې با د ډنګ ټکور آلات مندلې کیږي قرب قیامت ته اشراط الساعه کې یو دانه خدا چې په جمعات کې با د ډنګ ټکور آلات نو څوک دوپړای نه وای کنه صحیح ده نو دوپړیا څوک نه ویا خو د دوپړی شیزې نستلې دی دار سړی سره موبایل په جب کې پروت اور کړانګا کړانګا وډانګا ډانګا اور سړی په کوم زیدار ساز لگاولې دی چا په تیرې نام لگاولې دی چا په راشه مازوی دی لیونه دی هتابات کې مانځه باندې ولاړو ماجیګر مونږ دی سړی له مولا د ځنې خلک خو به په بندولم نه پیږي کنه او دا غټ موبایل چې دی دا د سینه بنديږي دا خو بوله یا غسیټ بټن وي او یا به سم راخ نو بوډاله ټلیفون رااله او دقه ساده په لګولې د راشه ما مزوی دی لیونه دی په څلورو رکعاتونو کې دا چیز واوري نه چې امام سلام وګرځاو نو به ان شاء الله مل پوهه کنه مل موږ په مانځه پېکړو نه ځان دا د قیامت نه خاله د ډنګ ټکوراله جمعه ته دارانه نه ته الک رینګ ته ضرورت دی خو کو لګي ساده ټلې په ولګاوه د ځنه په سازونه لګولې دي چا په رورت تلاوتونه لګولې دي چا په غانه لګولې چا په دې رینګ ټون باندې غانه لګولې په رینګ ټون باندې غانه په لګولې لکه په پیسو یې ځله ګناه غسته ده ستانه ورځ روپۍ کټ کیا او تاسو چې څوک ټلیفون کیا هغه اوري نو سیدا خوانم ته هغه واغساغه کوم ګناګار شو خو ګناه په تا خرڅ کړه روپیا ګناونه په ځان له اخ آسان کارې مندلې نو ګوره دا مکه وخا جمعاتونو کې ډنګ ټکور آلات دا من نه باسا موبایل دې سایلنت کوي کو نو نو ساجي ساده رینګ ټون په لگاوه یعنی دا د مشرکین سره مشابهت دی الا مکان مگر اشپیلی ویا وتستی او لاس پړقیا وذوقوا العذاب وسکیا عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا چې تاسو کفر کولو ان الذين يخننا کسان کفروا چې کفر یې کړی دی ينفقون اموالهم لا یا خرج کیا مالون خپل ليسدوا عن سبيل الله د دې د پاره چې د یمنه کې خلکو لرا د لارې د الله نه دا کماوه دا مسله دا وا چې په بدر کې دای کلا شکست خوړلو نو د بدر کما قافله د ابو سفیان او خرو غرمټه تلې وکړ نو دای مشوره وکړه چې آینده کلونه به د قمالونه چې څومره بچ پاتې شوي دي د پیغمبر او د مؤمنانو خلاف به دا استعمالو نو د احد جنگ تیاری د اق قافلې په پیسو وکړله الله خیر دې مالونه ولګوي څه خبره نه ده چاندې وکړله مضبوط او هغه مالونه راجمع کړه په احد کې بیا ویا صحابه کرام شهیدان شو غټ لخر را وصل الله ویا خلقا چې دای لګي مالونه د پاره د دې چې منه کې د الله د لارې نه خلقا فسينفقون على زرد چې دای خو به ولګي دا مالونه ثم تكون عليهم حسرا بیا بشي الله ویا په دې باندې حسرا سبب د افسوس ثم يغلبون بیا بدیا مغلوب کړي شي لکه څنګه چې په بدر کې وسم مالونه لګي ګوره د مؤمن خلاف کله یو شی تیار وا کله یو بل شی تیار وا کله وای دا 3G دا کله وای 4G دا کله وای 5G دا کله وای پای دا شي نه تلګي دا پیسې لګي خرچې دا غي په دې به څومره مهنتونه کړي تا ته کور کې یا فلم چالو دی کرکټ دته چالو دی دارنګ نور اشیاء دته چالو دی پیسې دا غي دی الله ولګوي ثم تكون عليهم حسرا بیا بلای سبب د افسوزي بیا به تاسو الله نو په ګناه کې مال ملګوا ګناه په پیسو باندې مالا خلق د الله د لارې نه ماړوا ثم تكون عليهم حسرا بیا به په دې باندې سبب د افسوس ثم يغلبون بیا به مغلوب کړي والذین لا کسان کفروا چې کفر کړي دي الى جهنم يشرون لا جهنم تبارا جمع کړي شي دا علت د محشر ویا ولی را جمع کوي الله دیتا
دی جهنم ته ولې راجمع کوي لیمیز الله الخبیث د دې دپاره چې الله جدا کړي پلیت لره چې کافر دی من الطیب د پاک مؤمن نه او د دې دپاره ویجعل الخبیث او چې الله وګرځوي دی پلیت لره بعضو ځنې د ده نه علی بعض نه د ځنو د بره فیرکمه جمیعا نو دندلی به کې جمیعا ټولو لره فیجعله نو وابه چې الله دې لره فی جهنم په اور د جهنم کې اولئک لا اذا خلقهم الخاسرون دی تاوانیان قلت وایا پیغمبره للذین کسانو تا کفرو چې کفر یې کړی دی اینتهوا اولئک دی منع شو د څه نه د کفر نه یا د شرک نه دویم قلت وایا کسانو تا کفرو چې کفر یې کړی دی اینتهوا کو دی منع شو د جنگ د مؤمنانو نه یغفر لهم نو دوی ته به بخښنه وکړی شي ما دا گناهونو قد سلف لای چې مخکې کړي دي ولی حدیث کې راځي الاسلام یهدم ما کان قبل اسلام هغه گناهونه ختمه کم چې د اسلام نه مخکې شوي وي ويعود اولئک دیا واپس شلو جنگ د مؤمنانو ته فقد مدت سنت الاولین الله تیرې شوي دي طریقې د مخکنو مګه د مخکنو امتونو سره څه کارونه کړي وقاتلهم دار سورت دویمه دا وده جهاد کوئ د الله په لاره کې وقاتلهم لای وجنګېږه یا د دې سره حتی لا تکون فتنه تر دې پورې الله ویا چې پاتې نشي شرک دا د څه دی غایه دی ته وایي غایه د جهاد لکه څانه به څوک پوښتنه کوي هلکه جهاد به څو پورې جاري او د دې پورې حتی لا تکون فتنه چې فتنه نه به چې شرک نه نو به جهاد به نه خو شرک خو به یې نو چې شرک شته نو جهاد به وي یو معنی خدا شو د فتنې معنی شرک ده دویم وقاتلهم لای وجنګېږه یا د دې سره حتی لا تکون فتنه چې پاتې نشي لا ویا فتنه تکلیف په مؤمنانو ای مؤمنان د تکلیف نه بچ شي لا د هغه پورې به جنګېږي چې مؤمنان د کافره په جیلونو کې نه وي د ظالمانو سره په پنجو کې نه وي په مسلمانانو باندې تکالیف نه وي په تورسرو باندې تکلیفونه نه یا دا پورې به څه ته جنګېږي دا غایه د غایه چې تکلیف و نه هغه خو د مؤمن د تکلیف نه په قلاره نه کي مسلمان نه تکالیف ورکیا دویم ويكون الدين كله لله او شیا قانونا ټوله لله د یو الله دین معنی دلته سره قانونا آیین صرفا د یو الله شیا نو چې آیین د یو الله شولای د دقه پورې به جنګېږي چې آیین د الله شوی نه یو قانون د الله شوی نه یا نو ګوره جهاد به نه پرېږدی جهاد به الله وکړي یا معنا ويكون الدين كله لله او شیا غلبه ټوله صرف د یو الله ای غلبه صرف د اسلامیه نو تر هغه پورې به نه بعد خلک ویا یاره وی د دې مجاهدینو سره د دې سره وی صلح وکړي د فلسطین د مجاهدینو سره صلح وکړي د پلانو سره وکړي نه لکه هغو ته غایه معلومه ده چې قانون به د یو الله نو اله به ګوره دی د جهاد نه لاس د تورې نه چوتئ چې قانون د الله شوی نه ګورانو لاس نه چوتئ دی به دا قربانیانې ورکوي جیلونه به زغم بیا شهیدان به ملای ورکوي خو قانون به زما راولي قانون به قایمه ويكون الدين شي قانون كله ټوله لله خاص یو الله وإن انتهوا اولئک دی منع شو فإن الله یقینا الله تعالی بما پاسبان یعملون چې دی کوي بصیر لیدونکی دی وإن تولوا اولئک دی مخ واړه فاعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی مولاکم مددگار ستاسو دی نعم المولا ډېر ښه مددگار دی مولاکم الله تعالی ستاسو آقا دی نعم المولا ډېر ښه آقا و نعم النصیر او ډېر ښه مددگار دی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه دا سورت داوه او د دې ځینه دویم ایسره سورت د اخره پورې دوه بابونه دي پکې اول بابا شپږ 50 نمبر آیات پورې په دې کې تفصیل د داوود اول داوود دای د پارا 15 علتونه ذکر کړه
او بیا قوانین ذکر کوي د قتال فی سبیل الله، تخویف اخروی دی او تخویف دنیوی او زجر دی. وعلموا پوه شئ انما غنمتم یقینا چې تاسو غنیمت حاصل کړئ من شیء سمال فان لله خمسه یقینا د الله دپاره پنځمه برخه ده، وللرسول او رسول لره. دا پنځه برخې به کې مال د مجاهدینو چې په کمه په جنگ باندې حاصل شوی دی، دا به پنځمه برخه به ورکړي بیت المال له. دا بیت المال کې به بیا تقسیمیږي اولی د القربا او د خپلو خپلوانو دپاره او د یتیمانانو دپاره، والمساکین او غریبانانو لره، و بني السبیل او مسافرو لره. دا به یتیمانانو له کې د بیت المال حق دی په دې کې. نو اوس چې د بې نظیر اسقاط دی نو دا زما او ستا نه دی، نه د غریب دی. نو ستا خو دا خو اوس مالداران راځي، یاره وایي زمونږ په کور کې یا د 11 زنانو کارډونه وایي شوي دي. هلکه دا وایي د 15 تا راته پوس کړی لاولو ته ښه وایي چې دا اسقاط دی، صحیح ده. نو چې اسقاط دی نو بیا یې څنګه علي اسقاط خو سړی نه علي کنه. نو مسله دا ده چې د بیت المال د کومه پنځمه برخه ده نو دا د پیغمبر د خپلوانو، دا د یتیمانانو او د مساکینو او د مسافرو ده. هغې له به څه کوې ورکوې به استادي. ان کنتم آمنتم بالله خو تاسو ایمان لرئ په الله باندې. وما انزلنا علی عبدنا چې نازل شوي دي چې نازل کړي دي موږ علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د فیصلې. فرقان یوم بدر ته وایه، فرقان یوم بدر وه چې د حق او د باطل پکې پته ولګېدله. یوم التقى الجمعان په کومه ورځ چې مخامخ شولې دوه ډلې، یو د کفر یو د ایمان. والله علی کل شیء قدیر، الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. اوس علت اولا دی، اذ انتم کله چې وئ تاسو بالعدوة الدنیا په هغه غاړه نږدې باندې. قرب څه ته مدینې ته 100 میل نږدې و 100 مسلمانان. وهم بالعدوة القصوى او دی و په غاړه او کناره لرې باندې، ای د مدینې نه جدا نو هغه یې مکې ته لنو کنه، د مکې نه راغلي او مسلمانان د مدینې نه ورغلي نو مدینې ته دی نږدې و. والرکب علی قافلې ولا اسفل منکم، دا لاندې و ستاسو نه، لاندې وادي وه 3 میله کې، دا بدر نه 3 میله لاندې لاره وه، ناو و په هغه ناو کې دا قافله روانه وه. نو دا چې کله وساجي لاړ شي نو څه به ته ولګي پته به ته ولګي زه د بخلاصي داسې دا لکه د لوی سم نه چې راغلي او مسلمانان ولا وساجدانات کلي نه ورغلي او دا قافله را روانه ده وساجد نیک د باندو د طرفه نه د دې غره په څوکه روانه ده ایسته وځي لاندې. نو مسلمانان د دې طرفه ورغله هغه ورته د هغه طرفه را نه قافله کوزه لاندې ووته او د یو بل سره مخامخ شو. نو چې کله هلته لاړ شي نو بس نقشه به واچي، هغه ناونه به ویني، اوازې به ویني، صحیح ده. والرکب قافلې ولا اسفل منکم، لاندې و ستاسو نه. ولو توعدتم ملائکو تاسو د یو بل سره وعده کړې وې د جنګه، لاختلفتم فی المیعاد، الای تاسو به اختلاف کړی وې په وعده په وخت مقرر کې، داسې نه مخامخ کېدل. خو الله دې وعدې د یو بل سره وعده نه وه شوې، اتفاقي الله یې وکړله مخامخ شو. مسلمانان هم دا اراده نه وه، د هغو هم دا اراده نه وه، خو د الله اراده وه. ولكن ليقضي الله، لیکن الله تعالی فیصله کوي امرا د یو کار کان مفعولا چې وي کړی شوی. ولې الله دا کار وکړو لیهلک من هلک، د دې لپاره چې الله هلاکي امره چې الله هلکه چې الله یې تباه کوي بینة سره د دلیله، سره د دلیله د فوین الله څه کړي تباه کړي. ویحیی من حیا، او الله ژوندی وساتي او الله استقامت ورکیا په اسلام باندې من هغه چا لره حیا چې الله استقامت ورکوي بینه سره د دلیله. وان الله یقینا الله تعالی لسمیع خامخا اورېدونکی علیم پوه ذات دی. دوی ملت وسویه
د جنگ اذ یریکهم الله کلا چې خوستل الله تعالی دوی تاسو ته فی منامک په خوب کې قلیلا لږه ولو اراکما کو خودلی وی دویا کثیرا ډېر لفشلتم نو تاسو به کمزوري شوي وي خو ډېرې درته خوستلې وي الله دوی ته لږ کاره کوله ولتنازعتم او تاسو به بس مباحثه کړې وي فی الامر په حکم د جهاد کې ولکن الله سلم لیکن الله تعالی سلم محفوظ ساتلی یا د کمزورینا یا الله محفوظ ساتلی د تنازعنا جګړې مګړې مو نه کړلې باس مباحثه مو نه کړله په حکم د جهاد کې ان علیم بذات الصدور الله تعالی پوهه دی په رازونو د سینو باندې درې ملت وسویه واذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم او کله چې وښودله تاسو ته دیو لره او کله چې وښوستله تاسو ته دیو لره اذ التقیتم کله چې تاسو مخامخ شوئ د دوی سره فی اعینکم ستاسو په سترګو کې قلیلا لږ دی تاسو ته وښودله لږ ګوره مخکې مقام را روان دی دا دوه حالات دي یو ابتدایي حالات دی او یو وستا د انتهایی حالات ابتدایي حالاتو کې مسلمانانو ته دا کافر څه ښکاره کړله ډېر ښکاره کړه ولې ورته ډېر ښکاره کړله چې توجه الله برابر شي چې د الله نه دعا وکړي او نصرت الهي امداد د الله وغواړي او مؤمنان د کافرو ته لږ ډله ښکاره کړه مړه وې داسې دي نو هغه یې پرې راډاډه کړله او چې کله معرکه ورنښتله جنګ ورنښتلو نو بیا یې دا کافر کم ښکاره کړه د مؤمنانو په سترګو کې او مؤمنان یې ورته ډېر کړه نو مؤمنان به یې ډېر ښکارېدله ځکه چې په دې باندې روب رالی د دې بیا څښتېدل دا ویل چې دا خو څه لږ نه دي دا خو سمسي دي وي نو دا الله نصرت الهي راولېږو څه ملایکو سازاره وإذ یریکموهم او کله چې ښودل الله تعالی تاسو دیو ته اذ التقیتم کله چې تاسو مخامخ شویا د دیو سره فی اعینکم نو ستاسو په سترګو کې الله خوستل تاسو ته قلیلا لږه ویقللکم او الله تعالی کم کړله تاسو لره فی اعینهم د دیو په سترګو کې نو کافرو ته مؤمنان کم ښکارېدله دا ولی الله ویا لیقضی الله د دې لپاره چې الله فیصله وکړي امرانه د یو کار کانه په مفعوله چې وکړی شوي ویل الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس دا د ټولو کارونو قوانین ذکر کوي وس یا ایها الذین آمنوا دا اول قانون دی ایمان والا اذا لقیتم فیا الای کله چې تاسو مخامخ شئ فیا د یو جماعت او ډلې سره فثبتوا نو کلک ودرېږئ وذکروا الله یادوئ الله لره کثیرا ډېر لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واطیعوا الله تابعداري د الله وکئ ورسوله او د رسول الله وکئ ولا تنازعوا ولا ویا د یو بل سره جګړې مه کوئ فتفشلوا علای کمزوري بشئ وتذهب ريحكم مولاړه بشي ستاسو دبدبه د ریح نه مراد څه دی دبدبه قوت وګما ستاسو قوت به لاړ شي یا به نصرت الهي لاړ شي د الله ستاسو سره به امداد نه معلومه ده شوله چې په خپل مابین کې تنازع او په خپل مابین کې جنګ جګړې کوله د دې نه غیر ته پیدا رسیږي او د الله نصرت الهي کټ کېږي د مؤمن سره دې وجې نه رسول الله فرمایه چې خرون کې دی وی څه شی دی اختلاف امت خرای ګوره دا ختم کوي کلم چې غیر پیدا علی کنه نو دا د اختلافاتو نه علی چې کله مؤمنان په خپل مابین کې نفرتونه په یو بل باندې د کفر فتوی ویا یو بل سره تنازع وی جګړې ویا نو دبدبه د مؤمن ختم شي لکه نن سبا زمانه کې د مؤمن روب ختم شوی دی ولې دا د خپل مین د تنازع د اختلافاتونه او دا د یهودو چالو ګوره یو ملک هم د بل ملک سره جوړاو نه دی سعودیم ځانته اسلامي حکومت ویالن کې اسلام بی په پکې نشته لیکن دا باوجود د اسلامي نظام سره د سمون نه خوري
زما او ستا ملک هم وایه اسلامي نظام خو د اسلام سره نه څه نه خوري سمون نه خوري دارنګې ټولې په خپل منځ کې څه دي په غم اچلي دي یو د یو خلاف بل د بله الله وایي دبدبه به هم لاړه شي واصبروا ولا صبر وکئ ان الله مع الصابرین الله ملګری صبر کوونکو دی ولا تکونوا مه کېږئ کالذین په شان دا کسانو خرجوا ولی چې دی راوتي من دیارهم د کورونو خپلو نه بطره په مستیا دا هغه وخت یادوي چې ابوجهل کله قافله تیاره کړله او د ځان سره یې ډمې او ډمان را روان کړله او د شرابو لوښي را واغستله وی دا به بدر مقام باندې سکو ورئا الناس او د پاره د ښودلو د خلکو دقه قافله وه که نه دا قافله ته وګوره چې 250 ملکه دا مجاهد ته یو شوي الله املا ماته کړله ډېر په مستۍ باندې راغلي مسلمانانو به مې یره وی د دې به څوک مقابله وکړي احزاب و احزاب دې ته څه وایي احزابو ته وایي لکه رسول الله ته چې یو شوي جنگ احزاب خندق به راشي نو دا شیخ ولی الله ویا چې مولا عمر ته مې دا ویلي وګوره چې احزاب به د باندې راځي چې ته د ولیانو کرامت وایي که نه چې دا وی زما اوسه ملاقات شوی وی ما ګره چې یو به ته نقصان د خپلو نه رسېږي خپل چې کله خپل منځ کې بې اتفاقه شو او دویم به ته نقصان ګوره رسیه احزاب به ته یو کېږي منافقان به موسه ملګري ممالک به موسه نو احزاب ډله پرې راله ډېر وخت انتظار یې وکړو خو څه سمون یې و بېرته یې کډه واغست حقه د احزاب په شان واقعه وه احزاب کې هم ناسو بس هغه صحابهو ته کمین نیولی و لرې نه به د هغه شي مشي راوښتله خو نور خو هغه یې ډېر زیات و که نه ټول کفر یو شوی و بس ورځ یې تېرې کړلې خپې ایسته ویسې دې تنګ شو دا خرچه موږ نشو برداشت کولی دومره قافلې او د کور نه بهر نو حق عذاب پیغمبر علیه السلام ویل اوس به په موږ پسې نه راځي نور به پسې موږ ځو نو اوس هم مجاهدینو پسې رانل پسې لاړ که نه فلسطین ته پسې لاړ بیت المقدس ته اوس ازادوي مخکې به دی راتله اوس به مجاهدین ځي نو دا حکمتونه دی الله ګوره په دې غذاګانو کې ولا تکون لایمه کېږه په شان دا کسانو چې وتي د کورونو نه بتره په مستۍ باندې ورئا الناس او د پاره د ښودلو د خلکو ویصدون عن سبیل الله منع کولې خلکو لره د لارې د الله نه والله بما یعملون محیط الله تعالی پوهېږي په بما په څه باندې یعملونه چې دی کوي محیط راګیرونکي دي والله بما په څه باندې یعملونه چې دی کوي محیط راګیرونکي دي څلورم علت دی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ نَلای چې کله ښایسته کو دیو ته شیطان اعمالهم عملونه د دیو شیطان ورته د سراقه بن مالک په شکل کې رالی په بدر په مقام باندې او ورته ویلې وی څه مسله نشته لږ جماعت دی اوس به ویل ختم کیا ګینټه جنګ هم ویل نه کېږي لږ افراد دی نو هغه یې پرې راتېس کړه وَإِزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کله چې ښایسته کو دیو ته شیطان عملونه د دی وقال ورته ویل لا غالب لکم اليوم نشته غلبه موندونکي نن ورځ په تاسو باندې من الناس د خلکو نه هېڅ څوک وإني جار لکم او زه ستاسو ملګری یم لکه نن سبا امریکا چې وایه وایي زه ستاسو ملګری یم بني اسرائیلو ته وایي که پانډې وله جمع کړو پیسې وله ورکړي مجاهدینو خلاف دا به یاد ساتیا په لاره کې به پرېږدي الله به مجاهد غالبوي دا زمونږ یقین دی چې د الله نصرت او امداد حق پرسته مجاهدینو سره او په دقه بیت المقدس باندې بر اسلام جنډه لانالیه ودرې به پې خو ګوره دا شیطانی که نه کله د شیطان د امریکې په شکل کې راشي زه د ملګری یم مړه وایي ورځه پې دی ولم راغلی وی موږ هم ملګري ورځی پې ویله اني جار لکم وی زه ملګری یم فلما تراءت الفئتان کله چې ولیدله دوانه ډلې کله چې ولیدلې دوانه ډلې نکسا علی عقبیه نو دا واپس شوله په پوندو باندې بیا واپس شوله په پوندو باندې کله چې ولیدله دوانو ډلو یو بل لره نو نکسا علی عقبیه نو دا شیطانه واپس شوله په خپلو پوندو باندې دا په ډله د کافر کې و نو چې یو بل ولیدل دې ډلو نو بس دی خپې ویستلې شیطان ویستلې وقال وی ویلا انی بریء وی زه د نه بیزاره یم منکم ستاسو نه ویل لکه چېرته ځې ولې لاړې وی انی ارا وی زه اینما ما هغه خلکه لا ترونه چې تاسو یې نینه
جبریل یې ولیدله ملائک یې ولیدله لاس یې د مشرک پرېښودله ویې زه چې څه یې نه منه ویې تی نینیه انی اخاف الله زه یېرېږم د الله نه والله شدید العقاب الله سخت عذاب والا دی پنځم علت وایي اوس د منافقینو باس کوي اذ یقول المنافقون لا کله چې ویل منافقانو مدینه کې والذین کسانو فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې مرض دی مراد ترې نه مکې والا دی غر هؤلاء وی دوکه کړي دي د مسلمانانو لره دینهم دین د دوی مړه دا دین دوکه کړي دي څه پې ویل کې لکه اسلام دی اسلام دی اسلام دی ځانونه هم پې ټول مړه کړله قانون دی خلافت دی ځانونه هم پې ټول مړه کړله دا خبرې به منافقان کوي اوس هم خلک وایي کنه مړه وایي هسې مرۍ وچولې ټوله ورځ وایي ناستی وایي دا خلک نه مسلمانېږي وایي څه پکې ما یو ځای کې بیان وکړه یو کس ویله وایي دا خلک نه مسلمانېږي وایي څه له بیانونه ورته نه لکه وایي دا به کوو چې حجت خو پې تام شي کنه وایي دوکه کړي دی دیو لره دین د دیو ومن یتوکل علی الله چا چې بروسه وکړه په الله باندې فإن الله عزیز حکیم الله زورور دی حکمت والا ولو ترى مخاطبه ای د قرآن اوریدونکي کو الله وایي تی ویني نو جزا پټه ده لرأیت امرا فظیعا وایي ډېر ناشنا منظر به ویني اذ یتوفى الذین کله چې روح لیدا کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی الملائکه ملائکه یضربون وجوههم وهي د دې مخونو لره و ادبارهم او د دې شاګانو لره په زوره د دوی نه دا روح راوباسي وای ورته وذوقوا وڅکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکي دا دلیل دی په عذاب د برزخ باندې نو بدن یې چېرته پروت دی ستا په کټ کې پروت دی روح یې ترې نه راویستلو جسم یې ستا سره دی ستا په کور کې دی تا لا قبر ته هم نه دی وړی او ملائکو ته وایي وذوقوا عذاب الحریق دا دلیل دی ابن کثیر وایي د قبر په عذاب نو تا ته ما ویلي دي څو آیتونه دي 18 نه به م انشاءالله بره ثابت کو دا به تا ته ووایم په یو مقام باندې خو کوم موقع وه څه د به خلاصېږي او که نه وه نو ځان له ندای حق ګوره په قبر په عذاب باندې مستقل کتاب دی پې وذوقوا وڅکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکي ذلک دا عذاب د دې وجې نه دی بما قدمت ایدیکم چې لیږلي دي ستاسو لاسونو وان الله یقینا الله تعالی لیس بظلام للعبید نه دی معمولي ظلم کوونکی په بندګانو باندې مبالغه ده کداب آل فرعون حال لا ویا د دې مشرکینو کداب آل فرعون لا په شان د حال د فرعونیانو دی یو معنا دویم معنا واوره الله کداب آل فرعون حال لای ګوره د دې موجوده کافرانو په عذاب کې په شان د آل د فرعونیانو دی څنګه چې هغه الله په سیلابونو باندې په ملخانو په سپږو باندې مات کړي دقه رنګې الله دی به په ملخانو په کرونو باندې تباه کړمه خو ته خو د الله سره برابر شه کنه چې ته کله د الله شي کنه بعضې خلکو به وایي کرونه لګېدلې وه نو بعضې به ویل یا الله ویله دا کده دا کرونه ختمه که د دنیا نه منگ با دعا کوله یا اللہ امریکی تے منتقل کا چین تے اللہ ویسا نو ما ته یو کس ویله مولامو ما ته وی ته دا څنګه دوا کوي وی دا خو مرض دی او مرض ته وی چې پلاني ته ویسو پلاني د مال د رسول الله کړی په مدینه کې تبې ولګېدلې صحابه تبو راچلي ابو هوا بدل شو کنه هجرت یې کړی د مکې نه لاړ مدینې ته نو د مدینې تبې ډېرې سختې دي پیغمبر ویه مثال د مدینې د څه دی کلکیر په شان ته د باټۍ دی دا د باندې تبه راولي د منافقت د نه یینځي هلته اکثر سړی بیماریږي صحیح ده نو چې دا څه ګندګي مندګي د پکې که نه پاک صفاکۍ دي وایي دا د اور باټۍ ده د وسپنې بس پاکۍ نه د الله نبي ویله ویل یا الله دا بیمارۍ نه یا الله دا تب گیا او دا تب او دا ټیب او یا الله دا څه ده اتبه هغه یا الله ویل دا واپس کا جحفې ته الله ویل ویس په جحفه کې څوک یهودیان نو دقه یهودیان منګه امریکا کې یهودیان دي چین کې دهریان دي روس کې دي الله دلته ویسه مسلمانان ته نه الله بچ اپتونه مصیبتونه بدمنیانه الله وی مرزونه وی دا الته یا الله وی سوي مسلمانان ته نه محفوظ کا نو بیا په غوټي غي ولګیت کنه څومره زمونږ د وساسخ پچوتا کړو
دیو ته روپۍ منلې وي چې په یو مړي باندې ته دومره ډالم یې دی پکې اسې خواران مړه کړه صحیح ده بیځې ټوخي نه به خوار مړ چا به شوګر چا به پرېشر هغه پکې وقت مقرر شوی پکې مړ شو هغه پکې اسې ور واچه زه روپۍ خو ته پکې میلاو شي اسې به مغه مړه کېدو دې ته پکې روپۍ میلاو شو نالای حال د دې موجوده کافرانه لای په شان ته د آل فرعونیانو دی په عذاب کې والذین او دا کسانو من قبلهم چې مخکې د دیونه کفروا لای کفر یې کړی بې آیات الله په آیاتونو د الله باندې فاخذهم الله ونیول الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو باندې ان الله یقینا الله تعالی قوي طاقت والا دی شدید نقاب څخه عذاب والا دی ذلك دا عذاب بأن الله يقين الله تعالی لم يكن دی مغیرا بدلون کې نعمتنا د یو نعمت انعامها چې کړی وي علی قوم په یو قوم باندې حتی یغیروا تر دې پورې چې دی بدل کیا ما هغه عمل لرا بانفسهم چې د دې په زړونو کې دی ای الله رب العزت په چا باندې عذاب نه راولي خدا د الله د نعمت تبدیلی خلق کوي نو دلته معنا وزسه وکړه ګوره دوه معنی تکوما نه دی الله تعالی بدلون کې د نعمت انا ما چې کړی د نعمت علاقه من په یو قوم چې مرزونه پینه او صحت ورکړی دا ول الله د صحت د نعمت بدلیا حتی یغیروا چې دا خلق بدل کیا ما غاخذ لرا بانفسهم چې د دې په زړونو کې دا نو چې د عقیده خراب کړه وای چې کرونه لګیږي نو الله یې زم په لګوما عقیده دې خراب کړه کنه دا عقیده الله له وسه چې الله کرونه غواړي لګي او چې ونه غواړي نه لګي یو معنا دویمه معنی ته ګوره نه دی الله تعالی بدلون کې یو نعمت لرا چې کړی وي په یو قوم حتی یغیروا تر دې پورې چې دی بدل کیا ما عملونه بانفسهم چې د دی په بدنونو کې دي معلومه ده شوله چې عذاب راځي نه ګوره صد عمل د وجې نه راځي نو مولا علی قاری مقوله به اوسه ولګي مولا علی قاری مرقات کوي ویا اعمالکم مالکم اساس عملونه اساسو نگرانان او مشران دي نو چې عمل کله خراب دی نو بره حکمران هم خراب دی او چې عمل دی وساج صحیح دی نو بره حکمران هم برابري نو دا د عمل سره تعلق ساتي او دا د آیات نه معلومیږي چې انسان د نعمتونو او دارنګ د عذابونو دارومدار په اعمالو باندې دی وان الله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکی په آزاد دی کدا به آل فرعون حال الله د دیا په تبدیل د نعمت کې په شان د آل فرعونیانو دی الته څو عذاب نزول د عذاب لای د دیو غرا په شانتی د آل فرعون دلته به معنا کې چې حالم په تبدیل نعمت حال د دیو په تبدیل اول د نعمت کې په شان د حال د آل فرعونیانو دی هغه نعمتونه بدل کړیو د من او د سلوا او دانګه د حکمران او د بادشاہي په وجبانی الله رب العزت دیولا نعمتونه ورکړي آغا ناشکری وکړویل انا ربکم الاعلى زرا به مد ټولو والذین ذا کسان من قبلهم چې مخکې د دیونه کذبوا بآیات ربی ما دروغجنې ګڼلې وایاتونه در خپل فهلکنا ملای منګه هلاک کړل ولرا بذنوبهم په سبب د ګناہوں واغرقنا لای منګه ډوب کړل آل فرعون خاندان فرعون وکلن كانوا ظالمین لا ودا ټول ظلم کوونکی ان شر الدواب یقینا لا ناکارا فزنده سرو کې اند الله د الله پنځ باندې الذين کسان دي کفرو چې کو پرې کړي دي اوس په کې سوال حل شو کم سوال په کې حل شو ساجيات وس خلک ویا یاروي په یورپ کې انسانيت دی او یار امریکا کې امنیت دی په لندن کې امنیت دی په ایتلی کې امنیت دی ډېر وساري ګورا د ځوانانو نه اورو چې د کافر صفاتونه کیا الله وی پنیز دا الله باندې ناکار خلق الذين لا دا خلق دي کفرو چې کو پرې کړي دي خو الله وی ناکار په زنده سر کې نو زنده سر کې څه شیم دی سپیم دی پکې خنزیرم پکې دی کیړي مکوړم پکې دی ماران لړمان الله دې ټول نه تیر شالای ګور ناکار پکې څوک دی دا کافر دی نو الله دې خنزیر سم نه برابرای خنزیرم ته خدای او یا که دغم سپیم ته الله وی خدای خو چې ایمان الله پکې نشته یو دی ویاره نظام خو یالته دی نو دا نظام رو روي تم دلته راولا تم دا نظام راولا دا نظام خو رسول الله نظام دی اے د ظالم نه مظلوم لبدل والا دا نظام خود رسول الله دی
قصاص تینا والا د یتیمانانو خدمت وکړه د کونډو خدمت وکړه د الله نبی ویا مؤمن هغه سړی نه دی چې ګاونډي تینا خفه دی د جنتي علامه د الله نبی وی دا ده چې ګاونډي تینا راضي دی د جهنمي علامه دا ده چې ګاونډي تینا خفه دی نو دا علامې خپلې کړي غوښه چې د نن سې راوړې ده دا کې ښورواله ګډې راوکړه ګاونډي له یې ویسه او کله کله پکې کونډه یتیم لا راوړه زمونږ بزرګه مه یې راوه سر د پې خلاصېږي نو چې داسې اخوت صحابه کرامو که نه په ځنکدن کې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه لا ویا بل له به یې غوره والی ورکه او ځان له به یې لږه تېروله نو دا خو یې ورڅخه خپل کړی نه یاره ویا هغه ځیلی وړي ګوره چې زلزله د مسلمان په ملک راغلي او تعاون اوس هغه یې راوړی خیمې مو له راوړي راشن یې مو له راوړی بسکټ مسکټ هم دله راوړي انقلاب پته او چاکلیټ د امریکې خوړل دا تعلیم خو الله تعالی در کړی دی چې په کم ځای کې مسلمان دی نو د مسلمان رور دی المؤمن اخو المؤمن المؤمنو مؤمن هغه سړی دی من سلم المسلمون من لسانی و یدی چې د لاس نه ښه کارونه کېدله او د ژبې نه ښه کارونه کېدله او د الله په نسبت باندې د مؤمن مرګه دا داسې دی لکه ټوله دنیا ورانول ټوله دنیا کعبه وایي ورانه که الله نه خفه کېږم خو مؤمن چېرته مړ نه کړي اینه ولا توی نه کړي دا د امنیت تعلیم یې چاله راکړی دا یې موږ له هغه د ناغو وویو او زناور پرون لا ابل پرون د روژې اوله ورځ وه او د ظالم زامن لاندې وتي وی بازار کې جنګ شوی و ښه یو جنګ دا په بازار کې شوی و ولې ویل چې تا نه پسې به ګاډي ارن والی دی شاته هغه د ګیدړې ټوکه ده ګیدړ سره ازمري څه کړې وه روغه کړې وه ډېره ورځ اوسه ګرځېدلو بیا یو ورځ څه نه میلاوېدل ښکار ما ایسې د مرۍ نه نیولې نو ورته ویل خدای د غر که دا زما سره روغه کړې ویل ستا نیکه زما نیته سترګه والې وه دا ورته بانه وه که نه نو ګوره اوبه ورته هغه تاسو خو په بله طریقه کوئ که نه چې اوبې ورته خړې کړې وي د بارانه موږ یې په دې بله طریقه کوو نو مسله دا ده استاد یې چې اصل کې هغه شیطاني صفتونه شیطاني خویونه دا ټوله مسلمان کې پراتی دي او هغه پیغمبري اخلاق پیغمبري خویونه پیغمبري محبت پیغمبري ګاونډ پیغمبري رورولیه هغه د منځه تللی ده نو د هغه وجې نه دا مسلې دي حالان کې په روژه کې شیطانان سرکشه په صحیح حدیث کې راځي دا تړلي دي دا ملایکو په زنځیرونو تړلي چې دا چېرته انسان ته وسوسې وانه چي او بیا هم د ظالم زامن چې کله دغه شي روژه شي نو ځوانه هره ورځ به 3 او 4 جنګه کېږي د لغړی په بازار کې به ځان له جنګي د کمر سر به دی کې به ځان له جنګي د نت کلي به دی کې به ځان لي پاټک کې به ځان لی یا په ښار کې به ځان لی هر بازار کې تپوس کوه ته منډه لاړ شه بازار ته نه نن یخه ورځ ده که مزېداره او به داسې په سرلي کې د باندې الله روژه راوستې ده چې غټ بدبخته به یې نو چې په دې وخت کې هم ته د الله عبادت پکې نه کړي د دې نه به غټ بدبخته انسان ځواب نه وي چې نه پکې تنده شته نه پکې او بیا هم پکې د یو بل ګریوانونو ته لاس اچلي یو بل سره جنګونه او د یو خور کنځلې او د بل مور کنځلې او د بل لا کنځلې او وایي روژه مس او راشي بیا نسي ذکر هم کوي روژه ماتي کې دوام کوي او د کنځلې پیټ یې وسوړی او د کوره هغه هلته تش کړی دی بازار کې تش نو بار که ناکاره خلک نو دا اثرات ولي چې تړلی دی او بیا یې مسر شته دا اثرات یې وستاجي ځکه دی مسله پکې دا ده چې دا د ګناهونو اثرات نو چې روژه راتلله نو توبه وباسه چې دا ګناهونو زنګ د نه ختمېږي دا پکې مخکنو ګناهونه کچې کچې شیطانان د پکې پاتې دا د بدرګونو کې چلیږي نو به چې کله د توبې سره وځي که نه پاک شي نو بیا به جنګونه منګونه دا لانجې مانجې به نه کړي نو په نیز د الله باندې ناکاره خلک هغه دی یقینا ډېر ناکار په زنده سرو کې په نیز د الله باندې الذین خلک دی کفرو چې کفر یې کړی فهم لا یؤمنون د ایمان نه راوړي الذین لا دا خلق دی حتی منهم چې تعالی اوس کړی د دې سره ثم ينقصون بیا ثم ينقضون بیا د ماته عهدهم لوزون لرا دا د قریظه بني قریظه د يهودو دی ارزل به لوز کاو بیا به ماتاو لوز به کاو بیا به ماتاو د مشرکین سمرګری شو په کل مرات هر کراته وهم لا يتقون او دینه ریګ د الله نه
اول قانون ذکر کوي وس د دې ځای فإما تثقفنهم یا با لاندې باسي الله ویا دې ولرا فی الحرب په جنګ کې فشرد بهم ملای وتروا پس ویرو الله تعالی ویا د دې په ذریعہ باندې من هغه چا لرا خلفهم چې رسته دي د دیونه داسې سزا الله وی ولا ورکه ګوره چې دا نور پې وترېږي چې مسلمانانو ته پورته نه ګوري داسې سزا الله وی ولا ورک کو په جنګ کې دې بیا موندله سرونه ووایه لکه پیغمبر علیه السلام د سعد بن معاذ په فیصله باندې یا نوجوانان یې ویل مړه کیه نو بعضې خلک وایي که نه چې یاره لږه ګزاره اوسه پکار ده ګزاره یې اوسه نه ده ګزاره ته اسلام خوستلې ده ښځه به نه وجني ماشوم به نه وجني بوډا به نه وجني ذمي به نه وجني کافر دی ستا ملک کې اوسېږي اسم او کم چې حربي دی او ستا سره جنګ کوي شروع دی نه الله وایي داسې حال لیوه که او په داسې مرګ یې مړ که الله یې ګوره چې ژوندي ویرېږي چې ژوندي الله بیا به د مسلمانانو باندې ډاډه نه راځي دا چې دا اوس ډاډه دي که نه هغوی ظلمونه کوي او موږ ورته هسې ګورو خبرونو ته ناست یو بي بي سي او به څوک څوک به لري یاره وایي نن خو وایي 15,000 مړه شو او نن وایي 10,000 مړه شو او نن 15 بس صرف دقه خبرو ته کښېنه بي بي سي اوره خبرونه اوره دا اوره دا اوره ما ته یو وایي ته الجزایر نه ګورې وایي ته وایي خبرونه ګوره که نه نه مال الله دې پوهه که زه خبرونو ته جوړ یم چې خبرونه به زه اورم کنه مطالعه به کې او دا خو زه د پښمني نه شروع وکړم او دا هغه مازدیګره پورې وایي دا خبرونه اورم ما زه ته دغه ته ایستلی نه چې کومک دې وکړو الله ویا کو لاندې د سلې ولرا فی الحرب په جنګ کې په شرد بهم ویرو الله تعالی ویا د دې په ذریعه باندې منا چا لرا خلفهم چې رسته دي د دیونه لعلهم یذکرون د دې لپاره چې نصیحت قبول کړي واما تخافن من قوم دا قریظه او نظریات ای واما تخافن کو تا ویریږي من قوم د یو قوم خیانتنا د خیانت کولونه چې لوز به مات کی فن بدلی ملای ورواچو دی او تا هغه لوز د دی ولا سواین دوانه به برابر شیا چې تا ته پته ده چې د کافر سمې واده کړې ده 3 میاشتې پکې دي خدا د لوز ماته یا نو یې تم ورته لوز ورواچو چې لوز نشته بچ یو بل هم لانځه څه خیرم نه یا نو بس و برابر به وي ان الله یقینا الله تعالی لا يحب الخائنین الله تعالی من نک یا د خیانتګرو سره نو ګوره مؤمن به خیانت نه کوي چې کلم د سسوله کافر کړی وکنه نو په سوله کې به څوک وډنی نه ولا يحسبن الذين كفروا الا ګمان دې نه کیا خلک چې کفر یې کړی دی سبقو چې دای به بچي صدا الله نه انهم لا يعجزون دیا نشي کمزورې کول الله لرا واعد لهم ملای تیاری وکیا دی ولرا مستطعتم ملای څومره چې طاقت وي دای له ټریننګ څه درکو خبرې دل درکو نو باندې ویا مړه وای دا ماشین او ټوپکا دا رنګه دا اسلحه وای دا ناکاره چیز دی ولې لکه مړه وای د دې وسلو به مکوا دا وای چې ګرځې کنه وای الله دې په دښمنه یاړه نوې نه د سم کا الله واعد لهم ملای تیاری ولا وکا ټوپک اسلحه دا چا د پاره د کافر د پاره دا نه مسلمان د استعمال نه په دې نه د ټوپک تازه کاوه په دې نه ته غوړاوه په دې نه باندې کالتوس وسساته چې کلم د کافر خلاف موخه برابر شو jihad بکوما نو به دې تیلو بل ثواب درکې چې د اسا امتیاز او خوشان دا په تل د میزان کې تلی او په حدیث صحیحه کې راځي نو ستاسو ټوپک تیل نه تلی چې ته اس وساتي داغي هر قدم ستا په تل د میزان کې داغي واخه داغي وبس کله چې څومره وبیس کلی چې تا نیتم نه کړی چې یاره دا زه وبوله بیم او په خپل اسکلی په یو وادي تیریږي نو په حدیث کې راځي چې دی مؤمن له به د هر باندې نیکۍ میلاویږي او د قیامت په ورځ به ولا الله دا په تله د میزان کې تلي نو تیل خو به خامخا بارود تلي که نه دا وله تیاروه وساتي واعدوا لهم ملای تیاري وکئ دی ولره ما استطعتم څومره چې طاقت من قوت د طاقت نه ومن رباط الخیل لا ویا د ساتلو د اسونو نه رباط ساتل د اسونو د ډېرې معنی راځي سورت ال عمران کې مې کړې وي ترهبون به تاسو به څه کوئ الله په دې اسلحه او په دې سکوټرو باندې او په دې گاړو باندې اوس خو نه کنه اوس خو جدید آلات اوس ولا چې ملک هلیکاپټر تیاروه افسول ولا تیارې کا خو موږ د پاره نه الله کافر لره او سره هغو ته وخوځوه
نو تاسو به په دې څه کوئ الله ترهبون به عدو الله تاسو به یې رویه په دې باندې دشمن د الله و عدوکم خپل دشمن لره هسې ورته کله کله نمایش کوه هسې تورې خوځوه ټوپکې خوځوه کربینې خوځوه ولې دشمن یې روه که نه کله نو دا پې منګه ایروي دا منګه ایروي برک دې واسکټ لګولی او وروره سپي خوړلي د ټوپۍ په سر کړي نیمه چې دې سپي وړي او دارنګې یا بسې څڼې هم پرېښي څوک چې جهاد کوي نو هغې په دې طریقه نه کوي څوک یې چې کوي د هغه خورا پېشمنۍ هم نشته د هغه روجمات هم نه میلاوي دا خو نهه خرواره خوري صحیح ده او په بازار جومات کې جمع ولاړي او دا بار ولاړي نو داسې به نه کړي استادي تیاری به وله کې خو د الله دشمن به پیلې مؤمنان به ګوره نه ایرې وعدوکم ولا خپله دشمن ویرویه په دې باندې واخرین ولا نور خلک هم ویرویه من دونهم چې د دې نه علاوه دي دا منافقان نو سره به بیا منافق میري چې تا تیاری کړي که نه منافق به وایي ګوره 13,000 وسه دي غلي کښېنئ او چې تاسې پړسپنئ نو بیا خو کار نه کړي نو د ځان نه به بیخي حابل هم نه جوړی چې قابل وجه هغه ویل چې اوس څه کړي نو به یې مړ نه نه حابل به د ځانه نه جوړی الله وایي څه نه څه تیره به ګرځي لا تعلمون ملای تاسو نه پیژنئ دیو لره دی نورو لره دا منافقان الله یعلم ملا پیژنې دیو لره وما تنفقو من شیء نو ته وایې چې یاره په دې ټوپک خو روپۍ لګي او په دې تمانچه به هم روپۍ لګېږي او په دې توره به هم روپۍ لګي الله وما تنفق من شیء هغه څه چې تاسې خرڅ کوئ څه ماله فی سبیل الله په لاره د الله کې یوفا الیکم پورا پورا به بدله درکړی شي تاسو لره وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم ونه کړی شي ظلم نه مراد دلته کمې دی وان جنحوا للسلم علایکو دا کافره مایله شلو سولې ته فجنح لها نو مایله شو ته سولې ته بعضې وایه چې دا آیات منسوخ دی لکه دا قول د امام مجاهد دی امام مجاهد وایي دا آیات منسوخ دی په کم فقتلوا المشرکین باندې سورت توبه کې راځي الای کافر وجنه سولې سولې وسمه کوه لیکن سراج المنیر وایه چې دا منسوخ نه دی ولی دا موقوف دی پرای د امام الک امیر المؤمنین کو په دې کې مناسبه ګڼي چې د مؤمنانو ترقی ده د اسلام ترقی ده په صلح کې نو صلح وکړه او که امیر المؤمنین رای دا نه چې نه د دې په وجلو او په جنګ کولو کې د اسلام ترقی ده نو بیا ورسره جنګ وکړه نو دا په رای د امیر باندې موقوف ده ښه صلح ته به ګوري نو دا به نه وی لکه اوس خلک وایي که نه یاره وایي مجاهدین د پلانو سره وایي صلح وکړه او نو دا وایي دا 20 کاله چې جنګ وکړو نو ته ولتلی کو نه نیا دې ولتلی څوک به شهیدان کېږي او څوک به په غرونو کې شپې کوي هغه وایي تماشګیر د نښې منځ ولي که نه سختې په چا تېرې شولې صحیح ده او راحت یې وسو خوري او ډنډې چا وخوړلې او انډې وسو خوري نو دا مسله نه ده دا د امیر المؤمنین کار دی ته د هغه نښه نه پوهېږي ستا دومره دماغ دی د چینچڼې عمره صحیح ده ستا دماغ دومره رسایي نه کوي دا د مضبوطو علماو چې د هغوی په قرآن او حدیث باندې مکمل مهارت ته د هغو سره کښېنه چې په دې مسله دې مطمئن کړي ټول کفر ته رسول الله په یو ځل خپې نه دي اړم کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینې رالی نو یهودو سره ډایرکټ صلح وکړه ځکه هلته د کافرو مشرکینو سم رانه ده د مجوسو سم ده د صحیح ده د خپلو خپلوانو سره هم ده نو چې دلته په دې کلي کې مرانه کې نو شپې ځای دی کم دی نو دی سې د دی سې صلح وکړله چې تاسو به جنګ غم غرض به په ما نه لرئ زه په تاسو نه لرم زما کار د خپلو سره نه ما کې د خلکو سره بیا چې دی کله په غزوه احزاب کې لوز مات کو او پټه مرګرتیا یې وکړه د کفر سره هغوی چې وڅښتېدل پیغمبر ته نه ګیرته وکړه چې ښه تاسو لوز مات کو اسلام خو قوي شوی و که نه نو بیا یې څه جلاوطن کړل او بیا یې پسې لاړ دغه امریکې ته چې ورک کړي دي نو د عمر او د صحابه کرامو استادي د هغو تاریخ یادوه او د هغو نوم یادوه او د هغو محنتونه ښکلوه ځکه چې دا هغو ملک ته یې له ورک کړي دا خو به د عربو کې ناست اوس دا ظالمان راولي تماشولی دی راولي الایکو دیا مایله شو سلیتا نو مایله شو سلیتا وتوکل علی الله بروسه کوه په الله باندې
انه هو السمیع العلیم، د الله اورېدونکی پوهه ذات دی. وان یریدو او که د اراده لري ان یخدعوکه چې دوی دوکه وکړي ستا سره، یعنې اظهار یې د صلح وکړو او پټه څه کوي دوکه، لکه دا کار د کافر. اکثر چې مؤمن وشتلی شوی دی په څه کې وشتلی شوی؟ په صلح کې. صلح رواني امیر د مجاهدینه د اکثر په صلح کې خلک ودي، ځکه دا کره مسلمانان یې خواران اعتمادي خلایقو ته په خبر شولیا چې د اراده لره د دوکې کولو ستا سره. فإن حسبک الله، الله تعالی کافي دی. هو الذي الله غذات دی ایدک چې مضبوط کړی دی تا لره بنصر په امداد او بالمؤمنین په مؤمنانو باندې. والف بین قلوبهم، او الله محبت واچاو په میندې زړونو د دیو کې. لو انفقتا کو تا خرج کړی وې او لګولې دی وې ما هغه څه لره فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، ما الفت بین قلوبهم، الله مینه به دې نه وې اچولې د دیو په زړونو کې. ولکن الله، لیکن الله تعالی الف بینهم، الله مینه واچله د دیو په زړونو کې. نو ګوره صحابه کرام په زړونو کې دا محبت دی، د طلباو په مینې زړه کې چې دا محبت دی، د مجاهدینو په لونه کې چې دی او بل سره محبت دی، دا الله چلی دی. دا په روپو باندې نه کېږي. بعضې خلک وایي که نه یاره وایي مجاهد ناست پردی بچې شهید کېږي، وایي دا محبت دی رسول الله ناست صحابه شهیدان کېږي. دا اعتراض خو ته په هغه کې ځکه امیر المؤمنین خو نظام ټول روان کړی دی، او یا سل دې مړه شه خو د سلو مشر دې مړ مه شه، هغه به نظام برابره یا اب قوانین برابر هغه مجاهدین یو کیا چې اسانه مشر لاړ خو به تیتر بیتر کېږي کنه، نو شهیدان به کېږي. خو امیر به دی ویا الله ادامین چا چلے دا ما ګوره ورا چلے د دې وزړون ته. ان عزیزونه کیم د الله زور ور ذات حکمت والا دی. دریم قانون وای د امیر د پاره یا ایها النبی پیغمبر حسبک الله، کافی دی الله تعالی را و من واچل را اتباع کا چې ساته بيداری کړي دا من المؤمنین د مؤمنانو نه. څلورم قانون دی یا ایها النبی پیغمبر حرز المؤمنین ورتیس کا مؤمنانو لرا للقتال په جنگ باندې. قرآن کې دا یو آیات دی چې الله په منځ باندې نه دی ویلي چې ورته ځکه، په حج باندې نه دی ویلي چې ورته، په عمرو باندې نه دی ویلي چې ورته، په تبلیغ نه وایي چې ورته ځکه، په درس او تدریس نه وایي چې ورته ځکه. الله ویا حرز المؤمنین القتال، په جنگ ورته تیره تربګرګي ته جوړ کا چې تیری. نو ګوره د دې به د الله په نیز باندې دا خو د اسلام سټه ده کنه، دا څه چې آباد دي مدارس جماعتونه نیکان صلاح عبادتونه کوي، ګوره دا د مجاهدینو محنتونه دي. ای باډر ساتي یا ایو نبی حرز المؤمنین القتال ایکم منکم ملائکو ویساسونا عشرون شل کسان صابرون صبر کون کیوی یغلبون دی بغالبه کیگی مئتین پا 200 باندی. نشل د څو برابر کو، نو یو کز څو برابر شو د لسو. نو دا په شروع د اسلام کې وا چې لس کافری او یو مؤمنی، نو مؤمن به په شان راځي. قرآن نو الته ویلی وزي جهنم دی، کبیره ګناه وک سیدا. او دارنګه چې شل کافریا او 2 مؤمنانی نه برا واپس کیږي. اوس کو یو مسلمان دی او کافری ولستی یا دولستی یا 15 نه د الله سونه زیات، نو تا ته اختیار دی، کو ته تر واپس کیږي ام اجازه دی، او کو نه وی چې عمل کومه پازیمت او ځان شهید کوم او کدی من څومره مردار کړل، نو بس اجر دی لوي څه مساله نه. وَيَكُنْ مِنْكُمْ مَلَائِكَةٌ يَأْسَاسُنَا مِئَةٌ سَلْكَسَانِ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. دای با غالب کېږي لا یا په زرو باندې دا کسانو نه چې کفر کړي. بیا نو قومنا لا دا یو قوم دی لا يفقهون لا نه پوهېږي، د څه نه خبر نه دی. ګوره نو ته ما وایه چې ټکنالوژي ترقي کړې ده، لا يفقهون څاروي دی د څه نه خبر نه دی. اوس کمزوري شوی الله وایي دا خو په شروع کې وکنه، او په شروع کې ایمان قوي و. الان لا یوسع خفف الله عنکم، الله سانتیا راوستا پتا سبانه والما، او الله ته پته ده ان فیکم ضعفا چې پتاس کې کمزوري ده. فیکم منکم ملائکه ویساسونا مئة سلا صابرتنا صابرا صبر کون کی یغلبو مئتین، نو دی با غالب کېږي په 200 باندې. نو یوې د څو برابر د 2. نو چې 2 کافری او یو مؤمن، نو مؤمن باندې په شا کې کو په شا شو کبیره ګناه ده،
او چې 3 کافرو یا برو نو بیا تعالی اختیار دی. نو هغه مخکنی آیات څه شو؟ منسوخ شو او دا ولا ناسخ شو. اوس مې د باندې لای اسانتیا راوستله. وَيَكُن مِنْكُمْ عَلَىٰ کو په تاسو کې 1000 زر کسان یغلبو الفین دی به غالبه کېږي په دوو باندې په 2000 بإذن الله په حکم د الله. والله مع الصابرین الله ملګری دی صبر کوونکو. ما کان لنبی ان یکون له اسرا دا د بدر د قیدینو باره کې راغلی چې کله قیدین د بدر وشول او یا کسان نو بیا مشوره پیغمبر صلی چې د دې قیدیانو څه وکړو. نو چا دا مشوره ورکړله وی چې یاره عمر خو راپاڅېد ویل خپل خپلوان یو بل ته ولکه چې کوترې کړي. ما نو ویل خپل ریشه دار راکړه او تا خپل ریشه دار واله ابوبکر له خپل ورکړه ویل مړې کړي. بیا یې ورته ویله بله مشوره ورکړله وی سوځیه. ابوبکر راپاڅې وی د الله رسوله وی پیدیه تېنه والی جرمانه تېنه والی اسلام به هم قوي شي او مضبوط به شي. بس رسول الله وسلم د ابوبکر په مشوره رای ورکړ. نو چې رای پیش کړله الله ته او د عمر فیصله خوښه وکړه. الله چې دا یې توی کیا مسلمانان خفه دي او دارنګې دی ټکولي دي والي دي د کلو نه رایستلي دي چې دا سینې پې یخې شي. خو زه دا اوس هم چې څه کړي دي اوس هم کړي خو آینده کې ورته بیا خیال کوئ. ما کان لنبي ندی مناسبه پیغمبر لرا یکون له اسرا چې شي د قیدیان حتی تر دې پورې یثخنا چې توی کې خینا فی الارض په ځمکه تريدون لا تاسو اراده لرئ عرض الدنیا د سامان د ژوند د دنیا والله یرید الاخره الله اراده لري د آخرت. نو یو کافر وجله چې د مړ کو نو د قیامت په ورځ به د هغه د اندامونو په بدل کې ستا اندامونه الله د جهنم نه خلاصوي. بس په خپل وس کې به ورګزار کړي چې دا دروالی چې یو دی وجلی و آخرت د پاس کلی و. نو الله خو اراده د آخرت لري. والله عزیزون الله زورور دی حکیم ارکان د حکمت نه ډک دی. لولا کتابون کو چرته نوې نیټه یا نوې فیصله د الله یا نوې قضا د الله په لوح محفوظ کې یعنی چې تاسو له دا غنیمتونه حلال کړي دي او دا فدیه الله حلال کړي ده خدا نوې یا خو نوې چرته فیصله د الله تعالی من الله د بارا د الله نه سبقا چې مخکې تیره شوې ده لمسکم نه رسېدلې وې تاسو ته فیما پاڅ کې اخذتم چې تاسو واغستله څه به رسېدلی وې عذاب عظیم عذاب ډېر لوی. هندي فدیه کې به ته څه رسېدلی وې عذاب. نو چې دا آیات کله رانې نو صحابو به فدیه نه اخیستل کومه جرمانه چې دا دا خو به حرامه وي. نه الله وایي فکلوا خورئ وسا مما دا څه نه غنیمتم چې تاسو کومه غنیمت اخیستی دی حلالا حلال طیبا او پاکه. واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکې مهربانه دی. یا ایها النبی دا شپږم قانون دی د امیر دپاره. یا ایها النبی پیغمبره قل ووایه لمن چاته فی ایدیکم چې ستاسو په لاسونو کې قل ووایه پیغمبره لمن چاته فی ایدیکم چې ستاسو په لاسونو کې من الاسرا د قیدیانو نه ان یعلم الله فی قلوبکم کو چرته ان یعلم الله کو الله ته معلومه فی قلوبکما چې ستاسو په زړونو کې خیرن خیر دی الله ته معلومه ده چې ستاسو په زړونو کې خیر دی یا شر. الله ته معلومه فی قلوبکما چې ستاسو په زړونو کې خیرن اخلاص شته او خیر شته یوتیکم نو دربه کې خیرن بهتر مما ده څه نه اخذ منکم چې ستاسو نه واغستلی شو. دی خپو نو که ستاسو په زړونو کې خیر وي اسلام قبول کوي الله به د دې نه ښه مالونه درکړي او که خیر نه الله که خیر نه و ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو د ګناهونو والله غفور رحیم الله بخونکې مهربانه دی. ویرید خیانتک او که د اراده لري پیغمبره ستا سره د خیانت کولو نو فلا عجبه هیڅ تعجب نه دی. ودې کې ولې فقد خان الله من قبل او د خیانت کړی دی د الله سره مخکې د بدر د غزا نه مخکې د خیانتونه کړي دي. فامکن منهم من الله قدرت درکو تعالی را منهم په دیو باندې یو فامکن الله منهم الله طاقت درکړلو منهما په دیو باندې د نیولو نه الله تعالی د نیولو طاقت درکړلو نو تا ونیول ګرفتار دې کړل
والله علیم الله پوهه دی حکیم حکمت والا دی. ان الذين امنوا یقینا کسان داور سورۃ ترغیب ورکوي جهاد ته. ان الذين یقینا کسان امنوا چې ایمان راوړي او هاجر هجرت کړي دي وجاهدوا جهادونه کړي دي بیا اموالهم په لګولو د مالونو وان پوسیم په کړهولو د نفسونو په سبیل الله د الله په لار کې. دویم قسم والذین لا خلق او چې زې ور کړي دي ونصر امداد ول کړي دي اولئک لا دا خلق بعضهم زن دي اولیاء دوستان دی الله بعض اند زنو بعد چې د اولیاء نه مراد دلته وارثان دي. نو چې وارثان معنی وکې نو د آیات به منسوخ دي ځکه د میراث لپاره خو بیا خپل افراد مقرر کړي کنه چې میراث به نه څوک کړي نو بیا آیات منسوخ دي. نو دا ما چې کوم معنی وکړل نه په دې معنی سره آیات منسوخ نه دي. ونصر امداد کړي اولئک دا خلق بعضهم زن دي اولیاء معاونین دي د زنو بعض اند زنو. والذین دریم قسم خلق یادای والذین لا کسان امنوا چې ایمان راوړي ولم یهاجروا هجرت نه دی کړي مالکم علی نشتا سلرا من ولایتهم د دیو د دوستانې نمی شین څه چیزات یعنی ساسو د دیو په منځ کې د برخه مرخه نشتا په غنیمت کې ولا برخه مور کوي حتی تر دې پورې یهاجروا چې هجرت وکړي و ان استنصروکم کو د امداد کو تاسو په دین په دین کې نفعلیکم النصرون په تاسو باندې امداد لازم دی وسا سره په دین کې کومک کوي نو تاسو مسره وکي خلک چې هجرت نه وکړي الا مگر علاقه من داسې قوم خلاف بینک و بینکم و بینهم میثاق چې تاسو دا غي په منځ کې لوزوي او دا غو سره د مهاجر دا خلکو جنگ شي چې په مکه کې دي نه لا امداد به بینک والله بما تعملون بصیر. الله تعالی په سمانی چې تاسو کوي لیدونکي دي. څلورم قسم ذکر کوي والذین لا خلق کفروا چې کفر کړي بعضهم زنه د دیونه اولیاء الا امدادیان دی بعض اند زنو الا تفعلوا الا تفعل دا اصل کې دی ان لا دی ان لا دا ان لا دا ان په لام کې مدغت کړي دی الا ته جوړ کړي نو اسمه معنا داش الا تفعلوا کو تاسو جهاد نه کوي الا تفعلوا الجهاد کو تاسو جهاد نه کوي تکون فتنه نو دا بشیا سبب د فتنې دا بیا فتنه جوړ شي کو جهاد هم پرې خودل فی الارض پزمکه کې و فساد کبیر او فساد بڑی لویش. والذین لا کسان امنوا ایمان راوړی دی وهاجر هجرت کړی دی وجاهدوا جهاد کړی دی په سبیل الله په لار د الله کې. والذین لا خلق او چې زې ور کړی دی ونصروا امداد کړی دی اولئک لا دا خلق هم المؤمنون دی مؤمنان حق رښتینی لهم الایده ولرا مغفرة بخنه دا ورزق کریم روزی د عزت منده. والذین لا خلق امنوا چې ایمان راوړی دی من بعد رستا رسل سابقیننا من بعد رستا وهاجر هجرت هم کړی دی وجاهدوا جهادونه کړي ماکم ساس سره فاولئک لا دا خلق منکم ساسونه دی نو دا کو په هر زمانه کې د قیامت پورې جهادونه کوي او د دین امداد کوي. و اولو الارحام یا خاوندان د خپل ولیا بعد ملائزن د دین اولاد ډیر لایق دی به بعض د زنو نه په میراث کې په کتاب الله په کتاب د الله کې چې قران دی نو میراث واغول نه ورکه په شروع اسلام کې څو د مهاجره او د انصار ورولي وکنه اخوت نو چې انصاری به مړ شو نو میراث په مهاجری ور او چې مهاجری به مړ شو نو انصاری به ته ور الله دا منسوخ دا حکم علی خاوندان خپل ولای زنی د دیونه ډیر لایق دی په میراث کې د نه په کتاب الله د الله په کتاب کې ان الله ان الله تعالی بكل شيء عليم. الله تعالی په ارسبانی پوی دی. امتیازات د سورۃ دا دیالس لتونو د انفال چې دا اختیار د الله او د رسول دی. دیالس قوانینو د جهاد طریقه د تقسیم د غنیمتونو نه او بیان د واقعیا د غزوه بدر تفصیلا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سوا 5 بجې درس شروع کوو ښه 5 نیمه نه درس با 5 بجې شروع کیږي 8 بجې ان شاء الله